اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. سورة البقرة. سورة بقرة دا مدنی سورت دے. وړاندې سورة فاتحة دا مکی سورتو. مسله مو پرون ذکر کوله چې د قرآن مقدسه متعلق چې کم انداز باندې د قرآن نزول شوی دی او بیا څه طریقې سره قرآن مقدسه دا جمع شوی دی او با ترتیب ګرځولی شوی دی. لہذا خبره مو دا ذکر کوله چې کم ترتیب د آیاتونو دی دا موقوف بالسماع دی. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه سمع او نقل عمده سي راغلی. هر چې ترتیب د سورتونو دی چې یو سورت د بل پسې لګول او بل د بل پسې لګول، دې کې هم دوه قول دي. یو قول دا دی چې دا د سمع سره موقوف دی، او دویم قول پکې دا دی چې دا د صحابه او حضراتو اجتهاد او د هغوی رایه ده. د دې وجې نه هغه ترتیب چې کم نزولی دی نو دا تقریبا روایاتو احادو باندې بعضې ټکي ثابت دي. بعضې مستشرقین هغوی کوشش داسې کړی دی چې قرآن مقدسه هغه ترتیب باندې جمع کی چې کم نزول دی. بعضې ډېرو داسې کړي دی او بیا هغه انداز باندې د قرآن تفسیر هم کړی دی او بیا په اعتراضونه چې کم دي نو هغه هم کړی شوي دي. دا ټول د هغوی تخمینی خبرې دي او اټکلي او خپلې ګماني خبرې دي. د صحابه او حضراتو چې په کم ترتیب باندې اجماع راغلی ده نو هغه عمده ترتیب دی او دغه حضرات په دې باندې ښه پوهېدل. لکه وړاندې تفسیر کې خبره کوو. د قرآن مقدسه متعلق څه بعضې معلومات او تعارفي خبرې وکړی شوي. دویمه خبره مو ذکر کوله د قرآن د تفسیر متعلق. تفسیر او فسر دا وضاحت ته وایي. لغت لحاظ باندې نو دا د پخوا نه لغتي ټکی موجود او هر څیز وضاحت چې راځي نو هغې ته فسر وایي، هغې ته تفسیر وایي. کله چې الله جل جلاله قرآن مقدسه نازل کو او بیا د قرآن وضاحت او تشریح د مسلمانانو په منځ کې او صحابه منځ کې دا رایج شوله نو دا تفسیر ټکی یو قسم عالم وګرځېدو د وضاحت د قرآن دپاره. لغت لحاظ باندې په ده کې تعمیم د وضاحت او کشف ته وایي. خو وروستو بیا دا نوم شو چې سړی تفسیر ټکی اخلي نو د دې نه مراد وضاحت د قرآن مقدسه وي. دا د ده دپاره عالم شو. بلا اوصاف وي د چا دپاره نوم شي نو بیا پې غلبه د اسمیت راشي. مثال موږ تاسو ټول د الله بندګان یو نو هر یو ته ته ویلی شي عبدالله، دا وصف دی، تم د الله بنده یې، بل هم د الله بنده دی. خو که دا د چا دپاره نوم کېښودی شو اوس غلبه د اسمیت راله په وصفیت باندې نو بیا چې عبدالله خلک ذکر کوي صرف هغه معین شخص ته مراد وي. نو تفسیر هم داسې بیا په دې غلبه راله او د قرآن مقدسه تفصیل تشریح دیته تفسیر ویلی کېږي. اصطلاح د دې علم کې علامه الوسی رحمه الله روح المانی کې
تعریف ذکر کوي چې علم تفسیر څه ته ویلی شي. علم یبحث فیه عن کیفیت النطق. علامه الوسی رحمه الله روح المانی کې د تفسیر وضاحت کوي چې تفسیر معنا څه ده. علم یبحث فیه عن کیفیت النطق دا هغه علم دی چې په دې کې بحث کولی شي د طریقې د تکلم نه. تب تکلم او تلفظ څنګه کوي به الفاظ القرآن. کیفیت د تکلم او د نطق په الفاظو د قرآن چې قرآن مقدسه الفاظ به څنګه ادا کوي. ومدلولاتها واحکامها الافرادیه والترکیبیه. په دې علم کې بحث کولی شي د کیفیت د تکلم نه په الفاظو د قرآن او مدلولات د دې احکام د دې داسې احکام چې هغه ورته دي د افرادو سره د یو فرد ټکي سره. مثال الحمد کې ال یو کلمه ده، حمد یو کلمه ده، نو دا یو کلمه به څنګه وایي. و ترکیبیه او مجموعه ترکیب کلمات دا به څنګه وایي. او د دې سره و معانیها التي تحمل علیها په دې کې هغه معنا بیانېږي چې کوم محمل د قرآن مقدسه دی. د دې ټکي نه قرآن کې څه معنا مراد ده. لہذا د قرآن کریم کلمات مفرده ته په خپل خیال نشي ویلې. د قرآن کریم کلمات مرکبه په خپل طریقه او خیال نشي ویلې. همدارنګه د دې معنی په خپل طبیعت نشي بیانولې. د دې معنا چې ته ذکر کې نو آیا دا لفظ په دې معنا باندې څنګه دلالت کوي. د دې ټکو وضاحت ته تفسیر ویلی شي. نو تفسیر معنا ده علم یبحث فیه عن کیفیت النطق. علم دی چې په دې کې بحث کولی شي د طریقې د تکلم نه بالفاظ القرآن و مدلولاتها. فالفاظ د قرآن باندې څنګه تکلم کې او مدلولات د قرآن مقدسه و احکامها الافرادیه و ترکیبیه. احکام د دې د کلمات مفرده او د کلمات مرکبه و معانیها التي تحمل علیها اغه معانی چې په هغې باندې دا کلمات حملولی شي. علامه الوسی رحمه الله دا تفسیر ذکر کړي. اتقان او برهان والا کم چې په علوم القرآن کې کتابونه دي د زرکشی په حواله باندې هغوی تعریف د تفسیر داسې ذکر کړي. علوم القرآن کې مختلف کتابونه دي. الاتقان، البرهان د زرکشی د حواله سره هغوی تفسیر معنا دا ذکر کوي. علم تفسیر څه ته وایي؟ علم یعرف به فهم کتاب الله. د لږ مختصر وضاحت کوي. علم یعرف به فهم کتاب الله. تفسیر دی ته وایي چې په دې علم سره پیژندلی شي د الله د کتاب پوهه. علم تفسیر دا دی چې د الله په کتاب باندې ځان پوهه کی. دا سی علم د یعرف به فهم کتاب الله المنزل علی نبیه محمد صلی الله علیه وسلم. د الله د هغه کتاب علم او پوهه حاصل کی چې کومې په محمد صلی الله علیه وسلم نازل کړی دی. و بیان معانیه و استخراج احکامه و حکمه. بیان د معنا د دې چې د دې ټکو څه معنا ده او استخراج احکامه د قرآن مقدسه نه چې څومره احکام خارجيږي دا غي بیان کوي. و حکمه په دې کې حکمتونه څه دي د حکمتونو بیان کوي. د دې تذکره و حکمه او بیا حکم یې څه دی، وجوب دی، فرض دی، څه شی دی. نو د فرمایي علم دا یو علم دی یعرف به په دې پیژندل شي فهم کتاب الله المنزل علی نبیه محمد صلی الله علیه وسلم و بیان معانیه و استخراج احکامه و حکمه.
او بعض ورسره قیدم ذکر کوي چې د دې احکام او حکمتونه ذکر کوي بقدر الطاقت البشریه د انسان چې څومره طاقت وي ځکه د الله د کتاب معانی د الله د کتاب احکام تمام ذکر کول د انسان په وس کې نه دي خو بقدر الطاقت البشریه د انسان چې څومره طاقت وي عمر مقدار باندې د معنا او مطلب د قرآن ذکر کوي عمده وجه مفسرین حضرات چا په یو انداز بیان کړي چا په بل انداز بیان کړي دي څه حضرات داسې دي چې هغوی ډېر تفصیل سره لکه تفسیر شاهین ورته وایي یوازې بسم الله الرحمن الرحیم باندې 15 جلد تفسیر لیکلی دی وللضالین پورې 15 جلد تفسیر لیکلی دی او تر اخیره پورې د غون قرآن مقدسه په 1000 جلد کې تفسیر لیکلی دی او د بعضې حضرات رایه دادا چې دا خود داسې لیکلی چې 1000 جلد کې دی کدا چې کم دی لږ منقه او صفا شي او موجوده انداز ته واړولی شي نو 1.5 جلدو ته دا رسیږي د دومره لوی تفسیر سره د دوی نه لوی علمیت سره بیا وی دا زما چې کم دی فهم نور د الله د کتاب فهم د انسان د وس نه بار دی لہذا په دې سره معانی د الله د کتاب بیانېږي خو بقدر طاقت البشریه د انسان د طاقت او د وس مناسب معنا ذکر کې دیتا علم تفسیر وی موضوع د دې فن چې دې فن کې بحث کیږي تفسیر کې نو د سنه بحث کیږي د موضوع د فن کلام الله تفسیر چې بحث کوي د الله د کلام نه بحث کوي قرآن مقدسه د هغې حالات ذکر کول دې ته ویلی شي تفسیر غرض په دې تفسیر سره چې مفسرین د قرآن تفسیر ذکر کوي یا علما د قرآن کریم تفسیر بیانوي مسلمانان د قرآن تفسیر ته ناست وي د دې ټولو خبرو نه غرض او مقصد څه شی وي فهم کلام الله غرض د الله په کلام باندې ځان پوهه کول دي غرض د تفسیر نه فهم کلام الله د الله په کلام باندې ځان پوهه کول دي مثال په تور موږ تاسو ناسیو د قرآن مقدسه مختصر چې کم دی وضاحت او مختصر د هغې بیان کولی شي نو دا چې سفر کوو راځو یا دونه وخت ورکوو او ناسیو او ځان پې ستړی کوو زموږ غرض په دې سره څه دی فهم کلام الله د الله په کلام باندې ځان پوهه کوو قرآن باندې ځان پوهه کوو چې الله پاک موږ ته په دې کې څه ویلي دي نو فهم کلام الله دا غرض وي تفسیر قرطبی په خپله مقدمه کې د ایاس یو قول نقل کړی دی او فرمایي چې د الله جل جلاله د کلام پوهه د انسان د پر ډیر اهم او ضروری ده مثال ذکر کوي وای د دې داسې مثال دی چې د وخت د حاکم نه د وخت جرنیل نه یو کلی علاقې ته خط راشي او د شپې خط راورسېدو ورته وایي تاسو ټوله محله او د ټول کلي خلک په دې خط باندې ځان پوهه کوي زه به سبا ستاسو نه د دې خط متعلق تپوس کوم د کلي او د محلې خلک را جمع شول خط ورسره په لاس کې دی یو طرف ته شپه ده تورتم دی خط ښکاري نه چې په دې کې څه لیکلی شوي دي او دویمه دا ده چې د کلي خلک په دې لوستو باندې پوهیږي نه چې دا خط پړاو کې چې په دې کې جرنیل صاحب څه لیکلي دي نو د کلي علاقې خلک په دې یره کې دي په دې دهشت کې دي چې سبا به جرنیل او صدر صاحب تپوس کوي او پکې نه خو خط راته ښکاري او نه څوک د خط د لوستو شته اچانک یو سړی راشي هغه ورته وایي ما سره رڼا هم شته بیټري را سره شته رڼا ورته کولی شم او لوستل هم کوی شم دا خلک به څونه خوشحاله شي الله در سره ښه وکړه الله در سره ښه وکړه چې موږ د دې خط نه خبر کړو سبا به رانه تپوس کېږي نو بیټري ورته رڼا کړه او خط یې ورته پړاو کړو دا خلک به څومره خوشحاله
نو دې فرمایي د الله جل جلاله د طرفنا قرآن مقدسه د خپل بندګانو ته یو خط را لېږلی دی. الله د خپل بندګانو ته قرآن مقدسه یو پیغام را ولېږو او ورته وایي زما دا پیغام وګورئ، دا زده کئ، سبا دنه تپوس کوم. سبا نه مراد زما او ستا مرګ دی چې وفات شو، په قبر کې به الله د ژوند تپوس کوي. ځان په دې لیکلو باندې پوهه کا، سبا د بیا تپوس کوم. نو علما حضرات هغه دي چې دوی سره دا رڼا ده، د دوی سره د دې خط لوستل دي. مسلمانانو ته دا د الله پیغام واورئ، ځان په دې پوهه کا، ګوره سبا چې کوم دی بیا د دې خط ستانه تپوس دی. دا تعریف د دې علم چې کوم ته علم تفسیر ویلې کیږي. د دې تفسیر سره دویم ټکی ذکر کیږي، تاویل. علم تفسیر او علم تاویل څه حضرات په دې کې فرق نه کوي. مشهور چې کوم دی مفسر ابو عبیده زیاد چې کوم دی امام بخاری په تفسیر کې د په کلام اعتماد کوي. ابو عبیده رائے دا ده چې تاویل او تفسیر کې اس فرق نشته، دا دوانه الفاظ مترادف دي، یو بل معنا باندې استعمالیږي. نور حضرات د تفسیر او د تاویل په منځ کې فرق کوي، خدا تخمینی او اٹکلی ظنی خبره ده، یقینی خبره نه. دوی فرمایي تفسیر دا راځي په مفرداتو کې، تاویل راځي په جملو کې. د یو مفرد کلمې وضاحت چې د دې څه مراد دی دې ته تفسیر وي، او مجموعه جمله مجموعه کلام د هغې محمل بیان کې دې ته بیا تاویل وي. بعضې حضرات فرق ذکر کوي. دویم داسې تفسیر هغه ځای کې راځي چې دغه آیت مقصد دا واضح او ظاهر وي، نو دا تفسیر دی. او چې کله د هغې په معنا کې خفا وي او ته اصل مراد ښکاره کوي، نو دې ته ویلی شي تاویل. ظاهري معنا ده، د هغه ظاهري معنا وضاحت دې ته وایي تفسیر. او چې په معنا کې خفی ته د هغې اصل مراد بیان کې، نو بیا ورته ویلی شي تاویل. دریم فرق دا ذکر کوي شي، تفسیر هغه ځای کې راځي چې د آیت کریمه یو احتمال وي او ته د هغې وضاحت وکړي، نو دا تفسیر دی. اولئک علی هدن، دا خلق په هدایت باندې مستقیم دي، دغه معنا ده او ته وضاحت کې. اولئک اشاره ده چې کوم دی، اشاره ولی ذکر شو او علی ولی ذکر شو، هدن باندې چې کوم دی دا علی ولی داخل شوی دی. نو دا ټکی واضح وي او ته تفسیر او وضاحت ذکر کې، نو دا تفسیر دی. او چې کله دا واضح نه وي، په ده کې احتمالات متعددی، ثلاثه قروء، قروء د قرء جمع د معنا د طهر سره امراضي او معنا د حیض سره امراضي. تی په یو معنا باندې حمله، نو بیا دا تاویل دی. نو تفسیر کې یو احتمال وي د هغه وضاحت، تاویل کې احتمال متعدد وي د هغې یو محمل بیانول، بیا دا تاویل وي. لہذا بعضې دا فرقونه ذکر کوي. نو د تفسیر سره سره تاویل هم یو ټکی استعمالیږي. وړاندې د قرآن مقدسه تفسیر او وضاحت چې کیږي، نه د دې مراتب وي. د قرآن مقدسه وضاحت چې کیږي، نو د دې دپاره خپله خپله مرتبه وي. مفسرین حضرات او د قرآن کریم چې کوم اصول تفسیر ذکر کوي شي، نو شپږ مرتبې وي د تفسیر دپاره. تفسیر دپاره شپږ مرتبې وي. لومبنۍ مرتبه تفسیر د قرآن دی په قرآن سره، چې د قرآن مقدسه وضاحت صرف چې کوم دی په قرآن سره کوي بس. په دې موضوع باندې غالبا لومبنۍ چې کوم لیکل کړي دا ابن جوزی په دې لیکل کړي دي. خو د ابن جوزی لیکل
چې د تفسیر د قرآن په قرآن سره کړی دی نو موجوده متعارف نه دی، خو تاریخ یې داسې دی چې یاره د پکې لیکل کړي دي، خو موجوده د هغې تفسیر کم دی، نو داسې موجوده متعارف او نقل اوس نشته، نایاب دی. البته دویم په دې موضوع باندې چې د قرآن مقدسه تفسیر په قرآن مقدسه سره، نو دا د مدینه منورې یو عالم دی، د محمد امین ابن محمد دا د مدینه منورې عالم دی، هغه یو تفسیر لیکلی دی اضواء البیان فی تفسیر القرآن بالقرآن، اضواء البیان فی تفسیر القرآن بالقرآن. نو په دې موضوع کې تقریبا متداول دغه تفسیر دی، او دا هم د قرآن مقدسه طریقه ده، ځکه یو ځای کې قرآن مختصر ذکر کوي، بل ځای د هغې وضاحت راغلی وي. لکه پرون موټکی ذکر کو، الله فرمایي صراط الذین انعمت علیهم، په کومو خلکو انعام شوی دی، نو وروستو بل آیت کې د هغې وضاحت و، په کومو خلکو انعام دی، نو من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین، هغه د دې وضاحت. لہذا یو مرتبه د تفسیر د قرآن په قرآن سره، دویمه مرتبه تفسیر د قرآن دا په حدیث سره، د قرآن مقدسه وضاحت په احادیثو مبارکو سره. دا د قرآن تفسیر دویمه مرتبه کې دی. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام الله صفت ذکر کوي، قرآن مقدسه متا نازل کو لتبین للناس، دا د پیغمبر علیہ السلام صفت دی، لتبین للناس، چې تی خلکو ته بیان کوي. د پیغمبر علیہ السلام بیان د قرآن مقدسه د پاره د احادیث دی، لتبین قرآن ذکر کړی دی. لہذا د قرآن کریم تشریح دویم نمبر کې د پیغمبر علیہ السلام په وینا باندې چې کوم راغلی ده، دا به تفسیر د قرآن وي. ابو داود کې روایت ده، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل چې کوم د صحابو ته وعظ او نصیحت وکړو د خیبر په موقع باندې، او بیا فرمایل چې څنګه الله جل جلاله کتاب قرآن مقدسه بیان کړی دی، د هغې په تشریح کې دومره احکام تاسو ته ما نور ښوولي دي چې څومره قرآن بیان کړي دي، یا د دې نه زیات احکام ما تاسو ته ښوولي دي چې څونه قرآن بیان کړي دي. اسې نه چې په تاسو کې یو کس داسې پیدا شي، دی په خپل تخت باندې ناست دی، تکیه یې لګولې ده، نو معنا ښه دنیادار مالداره سړی دی، او دی وایي زموږ دپاره بس صرف هغه چې قرآن ویلی دي دا کافي ده. نه، داسې نه ده. د قرآن ما تشریح ذکر کړې ده چې څومره احکام د قرآن دي، نو دومره نبی علیہ السلام احادیثو کې وضاحت کړی، بلکې د دې نه زیات. لہذا دویم تفسیر د قرآن په احادیثو سره، بیا دغه احادیثو سره مختلف چې کوم دی مفسرینو دا خدمت سره انجام کړی دی. په دې کې بیا ډیر معتمد حافظ ابن کثیر عماد الدین دی. حافظ ابن کثیر عماد الدین دا چې کوم دی کلک حافظ دی، مفسر دی، او دی محدث دی. نه دی وجه نه چې حدیث مبارکه نقل کوي، نو بیا د هغې د جرح او د تعدیل تذکره کوي، نو کلک روایات نقل کوي. د دې سره دویم بیا جلال الدین سیوطی دی، تفسیر الدر المنصور دی. نو تفسیر الدر المنصور کې بیا دا ده چې هغه بیا دومره تحقیق نه کوي. حافظ ابن کثیر محقق دی، د تحقیق کوي، صحیح روایات ذکر کوي، او بالفرض که غیر صحیح روایات را واخلی، نو بیا د هغې جرح او د هغې د تعدیل تذکره کوي. په خلاف د جلال الدین سیوطی نه په در منصور کې هغه تمام نقل کوي، لیکن بیا د جرح او د تعدیل دونه توضیح او وضاحت نه کوي. دریم نمبر تفسیر دی په اقوالو د صحابو سره. صحابه حضراتو چې کوم د قرآن څنګه تشریح کړی ده،
هغه شانتي به د قرآن مقدسات تشریح کوي. عبدالرحمن السلمی رضی الله تعالی عنہ یو تابعی دی. د فرمای تاسو چې قرآن لولئ نو څنګه لولئ؟ څنګه چې حضرت عثمان لستو، څنګه چې عبدالله ابن مسعود لستو، څنګه چې دغه شانتي صحابه لستو، تاسو قرآن دغه شانتي لولئ. ځکه دې حضراتو قرآن د پیغمبر علیه السلام نه زده کړی دی. دوی قرآن د پیغمبر علیه السلام نه زده کړی دی. نو چې څنګه دوی قرآن لولي هغه شان تاسو لولئ. څنګه چې دوی بیان کوي هغه شانتي بیان کوه. لہذا د دې حضراتو اقوال په تفسیر کې معتبر دي. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمای په الله مې دې قسم وي چې د قرآن مقدسه هر آیت ما ته معلوم دی. فی ما نزل، دا په کومه موقع نازل شوی دی او د چا په شان کې نازل دی، دا هر یو ټکی ما ته معلوم دی. عبدالله ابن مسعود صاحب دا د اول چې کوم دی ابتدایي مسلمانانو نه دی، مکه مکرمه کې اسلام راوړ او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره د مکې نه تر مدینې اخیره پورې زندگی تیرا کړې ده. دی په قسم سره خبره کوي چې قرآن مقدسه په کم ځای کې نازل شوی دی، د چا په شان کې نازل شوی دی، هر آیت ما ته داسې معلوم دی. کو بالفرض ما ته یو کس داسې معلوم شي چې دی په دې آیت باندې او په قرآن باندې زمانه زیات پوهیږي او د هغه کس خواته سورلی رسول کوي شي، نو زه به ټیک هغه ته ځان ورسوم، ځان به ترې نه پویه کړم. د دومره لوی عظیم جلالت شان سره دی فرمایي که بالفرض داسې کس ما ته معلوم شي چې په قرآن باندې زمانه ښه پوهیږي او د دې آیت تفسیر ولا ښه ورځي او هغه کس داسې وي چې هغه ته په سورلی باندې رسیي کېدی شي، نو زه به ورته ځان ورسوم، دا به ترې نه زده کړم. خو معنا دا ده چې دا هر یو ټکی ما ته داسې معلوم دی، نو چې دوی په قرآن پوهېدل، لہذا تفسیر د دوی معتبر دی. همدارنګې حبر الامت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ورته دعا کړې ده، اللهم فقهه فی الدین وعلمه التاویل. الله دل په دین کې پوهه نصیب کی او د قرآن مقدسه د صحیح مطلب بیانولو چې کوم دی نصیب یې وکړي. د نبی علیہ السلام د دعا دا برکت و چې د تبع حبر الامت ویلې شو، په امت کې لوی عالم. نو دا حضرات په قرآن مقدسه باندې ښه پوهېدل، نو د دې وجې نه دریم نمبر تفسیر د قرآن دی په اقوالو د صحابه سره. بیا دا تمام مفسرین حضرات د دوی اقوال راخلي. څلورم تفسیر د قرآن دی په اقوالو د تابعین سره، ځکه دا براه راست شاګردان د صحابه دي. کم نور او علم چې د صحابه ته د پیغمبر علیه السلام د سینې نه نقل شوی، هغه نور او علم بیا د تابعینو سینو ته نقل شوی دی. مجاهد رحمه الله، عکرمه رحمه الله، سعید ابن مسیب رحمه الله، سعید ابن جبیر رحمه الله، داسې حضرات دا چې کوم دی تابعین دي او دوی د صحابو نه زده کړه کړې ده. دوی چې په کم انداز د قرآن وضاحت کړی دی، نو بیا څلورم نمبر مرتبه د تابعینو تفسیر وي. پنځم چې کوم دی مرتبه د قرآن کریم تفسیر دی په لغت عربي سره، چونکې دا لغت دی د عربو، هغه شانتې وضاحت بکې چې څنګه وضاحت د عربو لغت غواړي، په خپل انداز او په خپل طبیعت سره نه، په خپل طبیعت سره تفسیر کوي، نو په هر ځای کې به خطا وي. وروسته واقعه راځي د حضرت موسی علیه السلام. الله فرمایي موږ ورته وې اضرب بعصاک الحجر، قوم د اوبو مطالبه وکړه، نو الله ورته وې دا امسا کاڼي ته راواچوه، د دې کاڼي نه به اوبه روانې شي. موسی علیه السلام کاڼي ته امسا راواچوله، اوبه روانې شوې، 12 چینې جوړې شوې. ظاهري هم دا د قرآن مطلب دی.
بعضې کسان داسې دي چې هغوی د کافرانو نه متاثره شوي دي او هغوی د داسې خبرو نه چې کوم د انبیاو معجزې دي هغه نه مني، د انبیاو معجزې دي هغه نه مني. نو دا خو د موسی علیه السلام معجزه وه. نو زمونږ سرسید احمد خان صاحب هم په دې جماعت کې دی. نو هغې معنا کوي اضرب بعصواک الحجر، وی دا امسا په لاس کې والا او په دې غر باندې روان شه، مزل پې کوه، ځان له دې قوم له اوبه وګوره. اضرب معنا اذهب، ځه، بعصواک په دې صحراو تکیه د امسا غر باندې مزل ګراني، نو د امسا په لاس کې والا او په دې باندې تکیه لګوه او په دې غر کې ځه چېرته چې نه دې قوم له وګوره. داسې معنا ولې کوي؟ ځکه چې هلته د معجزه د انبیاو نه مني. نو داسې تفسیر ذکر کول دا نه لغت عربي کې دی او نه چېرته په شریعت کې نقل دی، دې ته تحریف ویلی شي. نو پنځمه مرتبه د لغت عربي تشریح ده په لغتو عربیو سره. پنځم چې کوم د شپږمه مرتبه هغه د قرآن مقدسه تفسیر دی په تدبر او تفکر سره. قرآن مقدسه کې تدبر کوي، تفکر کوي. نو دا تدبر د هر سړي کار نه وي. قرآن په خپله ترغیب ورکوي لعلهم یتذکرون، یتفکرون، یتدبرون. دا ټکي ولې ذکر کوي؟ دا ټکي دې دپاره ذکر کیږي چې ته په دې کې داسې جوور سوچ وکړي چې د دې مطلب څه دی، د دې نه کم مسایل رایستی شي. یو زما او ستا چې کوم د فکر دی نه ورته ګورو، ظاهري ترجمه او زیات نه زیات چې ته یو مسله دواره وباسو، لیکن بل خوا نورو حضراتو ته وګورئ. احکام القرآن قرطبي آیت کریمه ذکر کی نو چې کوم دی بیا فرمایي وفیه 10 مسائل، په دې کې 10 مسلې دي. بیا شروع شي وفیه 30 مسألة، 30 مسلې په دې آیت کې دي. وفیه 40 سلویخ مسلې ورپکې دي. داسې نو دا حضرات دومره جوور فکري چې په هغه آیت کې دونه مسائل دی نه دوی راوباسي. لہذا دا تفکر تدبر چې کوم د اصولو د شریعت سره برابر وي نو بیا معتبر، او کنه په خپل فکر باندې قطع لحاظ د قرآن کریم د دغه تفاسیرونه بیا دا مردود وي. نبی کریم علیه الصلاة والسلام د دې رد کړی دی. من فسر القرآن برأیه، د قرآن په خپل انداز او فکر سره د قرآن بیان کول دا مردود وي. دا هو مراتب د تفسیر. د دې تفسیر سره په څنګ کې یو ټکی بل چلیږي، دته مسائل سلوک ورته وایي. مسائل سلوک دا معنا قرآن مقدسه ظاهري وضاحت او تشریح وکړي، بیا په جوور نظر سره د هغې نه بعضې دقیق مسائل را ایستل چې د شریعت سره ټکراو نه وي، دا معتبر دي. بعضې علما دا بیان کوي. په دوی کې شاه اشرف علي رحمه الله بیان القرآن باندې مستقله حاشیه د عربی لیکلې ده، مسائل السلوک په نوم باندې هغه د دې تذکره کړې ده. د دې نه چې کوم دی بیا ورسره په څنګ کې قاضي ثناء الله رحمه الله تفسیر مظهری کې بعضې موقعو کې د هغې تذکره کوي. همدارنګې د احنافو یو بل مفسر علامه الوسی روح المانی کې بعضې ځایونو کې د هغې تذکره کوي. او د دې نه چې بیا زیات بیان کوي نو بیا تفسیر بیضاوی چې کوم دی بیا د هغې بیان کوي. او د دې نه زیات چې په سلوک کې تقریبا هر ځای بیان کوي نو بیا اسماعیل حقی صاحب دی په روح البیان کې هغه بیا ډېر دغه سلوک ذکر کوي. که بالفرض داسې استنباطي مسائل هغه عالم ذکر کی خو ظاهري د قرآن د تفسیر او د شریعت سره ټکراو نه وي بیا معتبر دي. انشاءالله ځای په ځای بعضې به د هغې تذکره کوو. خو که ظاهري ټکراو شي نو بیا دې ته مونږ الحاد ویو چې د شریعت سره ټکراو وي، د قرآن کریم د ظاهر مطلب سره ټکراو وي، بیا دا الحاد فی الدین دی، بیا دا معتبر نه دی. د دې سره په څنګ کې بعضې روایات اسرائیلی به ذکر کیږي. معنا دا ده
چې ځینې اهل کتاب داسې وو چې هغوی په خپلو کتابونو هم پوهېدل، علم یې بیا اسلام ته رال، نو اسلام قرآن احادیث هم زده کړه. بعضې هغه د خپلو کتابونو قصې به هم په دې کې نقل کولې، دې ته اسرائیلي روایت وایي. لکه دغه علماو کې عبدالله ابن سلام صاحب دی، دا کلک عالمو د یهودو، خو چونکې دی پخوا وفات شوی دی، نو دې وجې نه دنه داسې ډېرې قصې نه دي نقل. رستنی په دې کې عالم کعب الاحبار دی، دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه زمانه کې اسلام ته راغلی دی، د یهودو لوی عالم دی، خو اسلام کې دی تابعی دی. همدارنګې وهب ابن منبه دی. دا دواړه کسان داسې دي چې دوی د خپل کتابونو اهل کتاب باندې هم پوهېدل، قرآن ترال، اسلام ترال، نو بیا به کله هغه قصې نقل کول دي، نو بعضې اسرائیلي واقعات د دوی نه نقل دي. او په مسلمانانو کې چې بیا نقل دي، نو زیات د عبدالله ابن عمر ابن عاص نه نقل دي. وجه دا و چې عبدالله ابن عمر ابن عاص دا د لیکلو لستلو والا صحابي و، او د دې سره سره چې کوم دی د اهل کتابو سره پاتې شوی دی، نو د هغوی کتابونه کتلی دي. نو د دوی نه چې کوم دی بعضې د دغه اسرائیلو اقوال نقل دي. مختصر طریقه دی. دغه اسرائیلی روایات په 3 قسمه باندې وي. یو قسم دی چې ټیک د هغوی نه نقل وي، خو زمونږ شریعت هغه منلی وي، زمونږ شریعت د هغې تصدیق کړی وي، قرآن حدیث، بیا دا اسرائیلی روایت پاتې نشول، بیا دا د قرآن او زمونږ د شریعت مسله شوله. دویم داسې اسرائیلی روایات وي چې د هغوی نه نقل وي، خو زمونږ شریعت د هغې رد کړی. فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم، الله وی دا یهودیان ظالمانو ما په دوی باندې حرام کړیو بعضې پاک سیزونه. اوس وازګې په دوی باندې حرامې وي، خو زمونږ شریعت وی دا ظالمانو چې کوم دی نو ما پې حرام کړیو، نو زمونږ په شریعت کې وازګې حرامې نه دي. او دریم دا دی چې د دې حضراتو نه د اقوال راغلی وي، خو زنګ شریعت کې نه د هغې تایید راغلی وي او نه تردید راغلی وي. په داسې مسایلو کې به بیا چې کوم دی لا نصدق ولا نسلم، نه به مني او نه به تصدیق کې، نه به انکار کې، لحاظ به دقسې به پرېږدي. دا مختصر چې کوم دی وضاحتو د تفسیر متعلق کوم چې موږ دې موقع باندې ذکر کوو. لحاظ وړاندې سورت بقره مو خبره ذکر کوله، دا مدنی سورت دی. دا وړاندې سورت چې کوم دی سورت فاتحې سره مناسبت، یو مسله تفسیر کې د ربط هم ذکر کوي شي. د ځینې حضراتو رایه دی چې ربط ته ضرورت نه وي، د بعضې حضراتو رایه داسې د ربط ته هیڅ ضرورت نشته. دا د رب ذوالجلال او د مالک الملک کتاب دی، او دا هر یو خبره په خپل ځای باندې لویه لویه چې کوم دی قیمتي ملغلره ده. بس تو هر یو مضمون زده کوه، یو ملغلره ځان سره جمع کوه، بل مضمون زده کې یو ملغلره د ځان سره جمع کې. نو دا تا ځان له بلا ملغلرې جمع کړي، نو که ته په ترتیب ږدي او که په بې ترتیب ږدي هېڅ فرق نه پرې باسي. لیکن بعضې نور حضرات هغوی ترتیب ته او ربط ته اهتمام ورکوي. امام رازی رحمه الله هم دارنګې دی، الوسی رحمه الله هم دارنګې دی. څه حضرات په دې کې چې کوم دی ښه کافي زور ورکوي. خاص کر زمونږ د استادانو چې کوم دی استازو حسین علی رحمه الله، دا زمونږ د استادانو استازو چې کوم دی نو ربط کې کافي چې کوم دی هغه به هر ځای باندې وایي تذکره کوله. د سورت بقرې د مخکینی سورت سره مناسبت او ربط، وړاندې سورت کې 3 جماعت ذکر شول، انعمت علیهم، او دویم مغضوب علیهم، دریم ضالین. په دې صورت کې ابتدا کې دغه 3 جماعت ذکر کیږي. انعمت علیهم ذکر کیږي، الذین یؤمنون، مغضوب علیهم ذکر کیږي، ان الذین کفرون، ضالین ذکر کیږي، ومن الناس من یقول آمنا. الته اجمال د 3 جماعتونو، دلته تفصیل د 3 جماعتونو دی.
دویم ربط دا دی الته د دعا کول اهدنا الصراط المستقیم. اهدنا سوال دی کو الله مونږ ته صراط مستقیم وښایي. د دې صورت ابتدا کې دا تعلیم دی چې ستا سوال قبول دی. سوال دی قبول دی. صراط مستقیم کم سیز دی؟ ذالک الکتاب، دا کتاب صراط مستقیم دی. ذالک الکتاب، دا کتاب والا دا صراط مستقیم دی. دریم الته ذکر کېدو ایاک نعبدو، الله ستا عبادت کو. په دې صورت کې د عبادات تشریح ده. عبادات کې نو عبادات د کم دي، نو تشریح او وضاحت د عباداتو دی چې منځ دی، زکات دی، فلان دی فلان. او څلورم داسې ویلی شي وړاندې صورت کې ذکر کېدو مثبت انداز ایاک نعبدو، خاص تا لره عبادت کو. او په دې صورت کې به ذکر کېږي منفي انداز ولا نعبد البقره کما عبدت اليهود. الله ستا عبادت کو خو د سخو عبادت نه کو څنګه چې یهودیانو کو. ولا آل عمران، د عمران د خاندانم عبادت نه کو. د حضرت عیسی علیه السلام عبادت نه کو، هغه ته خدای نه ویو کما فعلت النصارى. ستا عبادت کو دا د فاتحه خلاصه ده. د سخی عبادت نه کو څنګه چې یهودیانو کو، د بقره خلاصه ده. د آل عمران د عیسی علیه السلام او د حضرت مریم عبادت نه کو څنګه چې نصرانیانو کو، د سورت آل عمران خلاصه ده. الف لام میم دیتا حروف مقطعات ورته وی. د دې چې کوم د وضاحت کې ډیر څه مفسرینو ذکر کړي دي ډیر کافی اندازې باندې. بیا خاص کر په داسې چې کوم د تحقیقاتو کې قاضي بیضاوي ډیر مخکې وي. نو قاضي بیضاوي په دې کې کافی وضاحت کړی دی. هلته بیا طالبان مدرس درس راغوي. مختصر د دې تذکره داسې ده په دې کې څو قول دي. بعضې حضرات دا فرمایي چې دا الف لام میم دا د قرآن مقدسه دپاره نومونه دي. نو بیا دا یو کم و 13 سورتونو ابتدا کې داسې ټکي راغلي دي، نه دا د قرآن نوم دی. دویم قول پکې د حضرت علی رضی الله تعالی عنه د نقل دی او فرمایي دا د الله نومونه دي. ځکه د هغه نه سوال کې داسې نقل دی اللهم یا کاف ها یا عین صاد یا حامیم عین سین قاف. اللهم یا الله به دا ذکر کول. نو معلومیږي دا چې دا د الله نوم دی، ځکه چې د الله په نوم باندې خلک امداد غواړي. نو علي صاحب نه دا نقل دی چې دا د الله نومونه دي. او بعضې حضرات په دې کې تعویل ذکر کوي. تعویل ذکر کوي او داسې فرمایي چې دا حقیقت کې د بعضې ټکو نه راغستې شوي دي، دا مختصر شوي دي. مثال په طور د یو سړي نوم دی ملا احمد، نو ته چې کوم دی میم ولیکي او احمد ولیکي، احمد نه حمزه ولیکي. نو څنګه چې دا میم د ملا نه دی نو میم د محمد نه دی، میم د بل نم راغستې شي. دقه شانې دا ټکي هم د څه نه راغستې شوي دي، خو دا د الله په علم کې دي. نو دې ته ویلی شي چې دا رموز او رمز او اشارات دي. الله او پیغمبر په دې پوهیږي، نور انسانانو ته د علم نشتی. قاضي بیضاوي فرمایي دا د خلفای اربعو قول دی. د خلفای اربعو قول دا دی چې د دې معنا باندې الله پوهیږي. د پیغمبر علیه السلام او د الله په منځ کې دا د راز خبرې دي. او څلورم قول پکې داسې عمر غلی دی چې په دې کې تعویل کولی شي. نو یو تعویل دا کوي شي چې مثال په طور دلته 3 ټکي دي، نو حمزه دا د اقصای مخرج نه ده، مخرج انتهایی د مری نه. او لام دا د وسط د مخارجو نه دی. میم انتها د مخارجو د شفت نه دی. د قرات مسله دا ده چې د خولې د 3 حصو باندې تقسیمولی شي او دا مخرج د حروف وي. نو دا یو ټکی ذکر شوی اقصا د مخارجو نه، دویم ذکر شوی د اوسط د مخارجو نه، دریم ذکر شوی دی د ادنا مخرج چې شونډې د دې نه میم ادا کیږي. نو دا دې ته اشاره چې اول مینس آخر د مخرج، نو بنده ستا اول ستا اوسط ستا آخر تمام حال به دې سوي
ذالک الکتاب هغه بستا ذکر وي. اول حال دی که د ژوند درمیانه حال دی او که د ژوند آخري حصه ده د الله په ذکر به ته چې کوم دی اوسېږي. نو معنا دا شوله که ماشوم بچی غټېږي نو د الله په ذکر به غټوي، او که ځوان دی نو هم د الله په ذکر باندې، او که بوډا او بوډۍ ده نو هم د الله په ذکر باندې. او څوک دا تعبیر ذکر کوي چې دا مخفف دي د بعضې کلماتو نه. حمزه دا مخفف ده د اعلی، د اعلی الا د الله د نعمتونو نه. لام لطف الله د الله مهربانیانې. میم ملک د الله حکومت. نو معنا دا شوله چې اعلی الله د الله نعمتونه، د الله لطف او مهربانیانې، ملکه د الله حکومت او بادشاهي. ذالک الکتاب دا کتاب دی. د الله نعمتونه ګوري د الله په کتاب کې دي، د الله مهربانیانې ګوري د الله په کتاب کې دي، د الله حکومت ګوري د الله په کتاب کې دی. او بعضې تعویل داسې کوي الف دا مخفف د الله نه، او لام دا مخفف د جبریل نه، میم مخفف د محمد صلی الله علیه وسلم نه. دا درې واړه بیل بیل ذواتونه مخفف شو. نو معنا دا شوله چې دا کتاب د الله د خوا نه په واسطه د جبریل باندې په محمد صلی الله علیه وسلم نازل دی. د الله نه په واسطه د جبریل په محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل دی. او څوک تعویل کوي دا د الله پاک د صفاتو نه مخفف وي. نو الف انا، لام الله، میم اعلمو. نو بیا معنا شوله چې الله جل جلاله داسې فرمایي انا الله اعلمو، زه ستاسو رب یم او زه ښه پوهېږم. ذالک الکتاب دا کتاب. نو ذالک الکتاب دا کتاب لا ریب فیه، په دې کې شک نشته. نحوه کې تاسو وایي ذالک اسم اشاره ده او دا بعید ته کولی شي، او قرآن مقدسه خدا نږدې دی. نه د دې نه مختصر دوه جوابه کوي شي. ذالک اسم اشاره ده او قرآن کریم ام بعید دی. بعید دا دی هغه کتاب چې الله جل جلاله وعده کړې وه انا سنلقي علیک قولا ثقیلا. ابتدا د وحی کې الله وعده کړې وه چې تا ته مونږ یوه درنه خبره درکوو، قرآن به تا ته نازلو. هغه موقع باندې مې چې تا سره وعده کړې وه. ذالک هغه کتاب. نو چونکې منځ کې کافي زمانه تېره شوې ده، هغه کتاب ته اشاره ده، نو اشاره د بعید ده. دویم که دا موجود چې کوم قرآن نازل دی هغې ته اشاره وکړی شي، نو بیا تاسو وایي ذالک اسم اشاره د بعید ده. خدا بعد رتبی نازل دی، بعد مکانی ته. قرآن مقدسه خو زنګ مخې ته پروت دی، نږدې دی. خدا چې زما او ستا مخې ته پروت دی نو داسې کمزوری مه ګڼه، دا د ډېر عظمتونو کتاب دی. چرته تو چرته د الله کتاب، چرته ستا حیثیت او چرته د الله د کتاب حیثیت چې تا هغه ته کښېنې. د دې شان د دې نه ډېر اوچت دی چې زما او ستا مخې ته قرآن کېښولی شي، ما او تا په قرآن تلفظ وکړو. نو دا بعد رتبی ذالک هغه مرتبې والا، هغه مرتبې والا چې هغې ته زما او ستا تصور هم نه رسېږي، نو دا مرتبې اوچته ده. نو ذالک دا اشاره د بعید ورته کېږي. الکتاب دا کتاب دی. ذالک معرفه ده، کتاب معرفه ده، دا حصر پیدا کوي. نو معنا دا د ذالک الکتاب دا کتاب دی چې په کتاب والي کې را بند دی، بل کتاب داسې نشته. ذالک الکتاب دا کتاب دی چې دا اهل د دې دی چې په مخ د ځمکه باندې کتاب صرف دې ته وویلی شي، د دې نه علاوه بل د دې لایق نه دی چې هغه ته کتاب وویلی شي. نو ذالک الکتاب دا کتاب قرآن مقدسه لا ریب فیه، نشته دی شک په دې کې، نشته دی شک په دې کې. شبه دا پیدا کېږي لږ وړاندې درېیمه رکو باندې مضمون را روان دی. و ان کنتم فی ریب، هلته نه خو پته لګي چې په دې کې شک شتې. که ستاسو شک وي نو فاتو بصورتن،
او دلته الله فرمایي لا ریب نه جواب دا دی چې مرقات کې تاسو مسله ذکر کوي در تناقض هشت وحدت شرط دان وحدت موضوع و محمول و مکان تناقض هغه ځای کې راځي چې اته وحدات راشي موضوع یې وي محمول یې وي حکم یې وي دلته موضوع یې ونه ده لا ریب فیه دلته موضوع کتاب دی په دې کتاب کې شک نشته او الته موضوع چې کوم دی مخاطب دی ان کنتم فی ریب کستاسو پکې شک وي نه الته موضوع مخاطب دی کستا پکې شک وي او دلته موضوع مخاطب نه دی دلته قرآن دی لا ریب فیه په قرآن کې شک نشته معنا په دې کې خو شک نشته خو که تاسو پکې شک کوئ ځئ مقابله وکئ الف لام میم دیتا مبتدا ویلی شي ذالک الکتاب دای خبر اول دی لا ریب فیه دای دویم خبر دی هدى للمتقین دای دریم خبر دی او دا سم ویلی شي الف لام میم دا مجموعه ځان له مستقل کلام شي ذالک الکتاب دا اسم اشاره مشار الیه مبتدا لا ریب فیه دا ول خبر هدن ځان له وای نو بیا دا سم ویلی شي هاذا هدن هو هدن دا قرآن مقدسه هدایت دی للمتقین پدې باندې هم اشکال دی چې هدن خدا وصف دی د دې حمل په ضمیر د هو چې راځي کتاب ته د حمل نسی کیږي ځکه هدن دا وصف دی او کتاب خو ذات مع الوصف دی نو تاسو ته نه جواب کوي چې دا حمل مبالغتن دی مانا دا کتاب دا سے ہدایت دے چې دا سراسر چې کم دے اړخ د دې راهنمایي ده نو دا کتاب من حیث الکتاب مکمل هدایت شو تاسو وایي زید عدل د قبیله نه ده او دویم دا سویل شهودن دا مصدر مبني للفاعل وایي نو هو هادیون هو دغه کتاب هادیون اوس اسم فاعل دے ذات مع الوصف دا راهنما دے للمتقین بل اشکال دا پیدا کیږي چې دا هدایت د متقیانو د پاره نو متقیان خو اسم په هدایت دي نو بیا قران کریم هغه ته هدایت کول دا خو تحصیل د حاصل دي قران کریم هدایت د متقیانو د پاره نو متقیان خو اسم په هدایت دي اخو نیکان دي نو دې ته قران کریم څنګه هدایت شي دا خو تحصیل د حاصل دا وی سره هدایت شته جلالین ته نبی جواب کړی دی افرمی لا ریب فیه هدن سائرین للتقوا دا کتاب هدایت د هغه چا د پاره چې هغه راګرځي تقوا ته لا متقین دی خدای غواړي چې زه تقوا ته ځان رسوم نبی تعالی کتاب او قران درخی نو سائرین للتقوا دا نه د چګینه بالفعل متقیان دي نه هغه حضرات چې دوی راضی تقوا ته نو کم حضرات چې تقوا ته ځان رسول غواړي نو قران مقدسه د هغوی د پاره لار خینو هدن صائرین هغه خلقو د پاره چې هغه راګرځي تقوا ته بل اشکال داسم پیدا کیږي چې دلته ذکر شو دا هدایت دی د پاره د متقیانو او سره د دینه چې قران مقدسه هدل للناس تمام انسانان د لپاره هدایت ده نه دینه جواب داده چې قران مقدسه د تمام انسانان د لپاره هدایت ده خو نور انسانانو دینه فائدہ حاصل نه کړه فائدہ چې حاصل کړي د ناغه صرف متقیانو حاصل کړي دا نو هدن للمتقین تقوا د لپاره درې مرتبه وي ادنا مرتبه د تقوا الاتقاء عن الشرك د شرک نزان اوساته دا ادنا مرتبه ده د شرک نزان اوساته نو گویا دا د جهنم نزان ساتل دي او دویمه مرتبه تقوا عن المعاصي د ګناهونو نزان اوساته ایمان خو دی راوړې د ایمان نه بعد د ګناهونو نزان اوساته ان تر دې چې حتی صغایر د صغایرو پورې ځان ساتي دا دویمه مرتبه ده او عام قرآن مقدسه کې چې د تقوا معنا ذکر کیږي نو دا دویمه معنا غستې شي او دریم مطلب د تقوا ذکر کوي شي چې تقوا د عما یشغلو هر هغه سینه ځان اوساته عما یشغلو عن الله چې د الله نه تا مشغوله کوي هر هغه سیز چې تا د الله نه مشغوله کوي د هغې نه ځان اوساته
نو چې ته ظاهر باطن هر لحاظ باندې الله ته متوجه شې دا بیا اعلی تقوا ده. نو هدن دا هدایت دی للسائرین للتقوا هغه حضراتو دپاره چې دوی راګرځي تقوا ته. دا متقیان به چېرته ګورو؟ الله د دوی 5 صفتونه ذکر کوي. دا 5 صفتونه چې هر انسان په ځان کې راولي دا متقی دی. الذین دا هغه کسان دي یؤمنون بالغیب ایمان راوړي په غیب سره ویقیمون الصلاة او قایموي لمونځ ومما رزقناهم او هغه چې ما ورته ورکړي دي ينفقون دوی خرج کوي. الذین دا په محل د جر کې ویلی شي بدل د متقین. دا متقین څوک دي؟ متقین مجرور په لام سره، الذین دا په محل د جر کې دی ځکه دا مبني وي. او دارنګې دا مرفوع ویلی شي مبتدا به ورته راوباسي هم الذین اوس په محل د رفع کې شو. په محل د نصب کې ویلی شي اعنی الذین امدح الذین فعل به ورته راوباسي اوس دا په محل د نصب کې شو. یؤمنون بالغیب ایمان راوړي په غیب سره. ایمان په لغت کې ویلی شي تصدیق ته. تصدیق ته چې کوم دی د چا منل. او په اصطلاح د شریعت کې تصدیق النبی صلی الله علیه وسلم بجمیع ما جاء به النبی صلی الله علیه وسلم. ایمان څه ویلی شي؟ د پیغمبر علیه صلوات و سلام منل دي تمام هغه شریعت چې پیغمبر علیه السلام راوړی دی. زموږ ستاسو ښکلی پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم دا منل او هغه چې څومره شریعت راوړی دی دا ټول ومني دې ته ویلی شي ایمان. نو تصدیق النبی صلی الله علیه وسلم بجمیع ما جاء به النبی صلی الله علیه وسلم اجمالا فيما علم اجمالا وتفصيلا فيما علم تفصيلا. کم چې اجمال سره شریعت راغلی هغه سي اجمالی ومني او چې کم تفصیل سره راغلی تفصیل ومني. دا ایمان دی. د دې په مقابل کې کفر وي لږ وړاندې یو صفحه بعد د کفر مسله هم ذکر کی. یؤمنون دوی ایمان راوړي بالغیب په غیب سره. هغه څیزونه چې هغه دوی نه دي لیدلي الله جل جلاله مني. الله موږ نه دی لیدلی. فرشتې مني، فرشتې مو نه دي لیدلي. جنت جهنم منو، دا مو نه دي لیدلي. دارنګې نبی کریم علیه الصلاة والسلام هم موږ او تاسو نه دی لیدلی. هغه زمانه کې چې کوم صحابه حضراتو اگر چې دوی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته کتل خو مفسرین ذکر کوي دا هم غایبو. څنګه غایبو؟ یو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام شخص او بشریت او ذات مبارک دی. دویم د نبی کریم علیه الصلاة والسلام وصف د نبوت دی. نو دا وصف د نبوت صحابه خو نه لیدو، ذات یې لیدو. وصف د نبوت خو دا اوصاف وي دا خو نه ښکاري. نو دغه وصف د نبوت نه غایب خو بیا هم دوی مني. نو یؤمنون بالغیب ایمان راوړي چې کوم دی په غیب سره. ویقیمون الصلاة او قایموي لمونځ. یقیمون الصلاة دویم صفت ذکر کیږي چې لمونځ به قایموي. اقامت دپاره مختلفې معنی کړې شوي دي. څلورو معنیو باندې اکتفا کو. یو معنا د اقامت دا تعدیل برابرول. بیا دا چې کوم دی راوتی د عدل العود اقام العود. یو سړی لرګی برابري چې کوم دی ناغه اتری شو بالکل نیغې ادري اقام العود. نو دا اقامت کې د اقام العود نه راوتی دی. بیا معنا دا یقیمون الصلاة منا یعدلون الصلاة. دا مونځ بالکل چې کوم دی نیغ ساتي د هغې ارکان، رکوع ټیک، سجده صحیح، قیام صحیح. دویم چې کوم دی اقامت معنا د حفاظت. یقیمون الصلاة منا یحافظون الصلاة په منځونو حفاظت کوي. دا نه چې ګینې یو ټیم مونځ وکړي او بل ټیم کې نه 5 وخت مونځ هره ورځ. یحافظون د مونځ حفاظت کوي. دریمه معنا ده چې کوم دی مواظبت، دوام. دا نه چې ګینې جمعه خان شي یا اختر ګل شي صرف د جمعې په ورځ راځي او صرف اختر مونځ ته راښکاره کېږي. نه داسې نه ده. یواظبون مواظبت کې په دې مونځ باندې.
او څلورمه معنا چې کوم دی دې کولی شي اهتمام. یقیمون الصلاة معنا یتشمرون لادائها، یقیمون الصلاة یتشمرون لاداء الصلاة، دوی اهتمام کوي د ادا د مونځ دپاره. یو مونځ کول دی بغیر د اهتمام نه، څه پروا نه کوي چې کوم د مانځه ټیم شو زر زر د په لاس مخ باندې اوبه راواچول ور منډې دې کړې یا کم او یا زیات خو څه دې وکړل، پته لګي اهتمام نشته. او دویمه دا ده چې یو څیز ادا کول په پوره اهتمام سره، ټیم داخلېدلو سره سره د ټیم نه مخکې ښایسته اودس وکړي، د مونځ په تمو انتظار ناست دی چې د مانځه ټیم شي چې مونځ وکړمه، نو دا اهتمام سره مونځ کوي. نو یتشمرون لاداء الصلاة من غیر فطور، پده کې چې کوم د فطور کمی پکې نه کې. نو یقیمون الصلاة او قایموي مونځ و مما او هغه درې مطلب ذکر کوي شي. زیات حضرات مما تفسیر کوي په مال سره، و مما او هغه مال رزقناهم چې موږ دوی له ورکړی دی، ينفقون دوی خرج کوي، مال مو ورکړی دغه مال دوی لګوي، عامه د په خپل ځان باندې لګي، په خپل اولاد باندې لګي، د الله د رضا دپاره مساکینو فقراو باندې لګي. دویمه معنا کولی شي د مما نه مراد عطیات الهیه دي، معارف الهیه دي. الله پاک انسان ته بعض معارف او علوم ورکین، هغه علوم تقسیموي. و مما او هغه عطیات او هغه معارف رزقناهم چې ما دوی ته ورکړي دي. د معارف او دغه عطیات مثال په تور علما دي، هغوی د الله پیژنګلو حاصله کړې ده، نو دا خلکو ته ورښیي. نیکان پیران حضرات دي، خلکو ته ذکر اذکار ورښیي، د خلکو د الله سره تعلق قایموي، دا هغه معارف دي چې خلکو ته ورښیي. لیکن امام رازی رحمه الله او دارنګ نور محققین هغوی فرمایي په د کې تعمیم سره معنا وکنو، دوی درېیمه معنا کوي تعمیم. و مما او هر هغه څیز عامه ده که مال دی، عامه ده که بدن دی، عامه ده که دا علوم دی، عامه ده که دا معارف دی. و مما او هر هغه څیز رزقناهم چې ما دوی ته ورکړی دی، ينفقون دوی خرج کوي. مال الله ورکړی دام د الله نه قربان دی، بدن الله ورکړی دام د الله نه قربان دی، او کوم علوم او معارف چې الله ورکړي هغه هم د الله نه قربان دي، د الله دپاره ښیي. مرتبه او صلاحیت الله ورکړی هغه هم د الله دپاره قربان. مما تمام هغه څیزونه رزقناهم ينفقون دوی خرج کوي. دا درې صفتونه د مؤمنانو دپاره چې کم د ایمان نه وړاندې دوی په شرک باندې وو. وړاندې دوه صفتونه ذکر کیږي د هغه چا دپاره چې د ایمان نه وړاندې دوی په یو کتاب باندې چې کوم د ځان منصوبه وو، اهل کتاب. نو دا مخکې درې صفتونه ویا هغه مسلمانانو دپاره چې وړاندې په مخکینی کتابونو آسماني کتابونو باندې ایمان نه وو، او دا دوه صفتونه هغه چا دپاره ذکر کیږي چې هغوی په مخکینو کتابونو باندې ایمان وو. والذین هغه کسان دی یؤمنون چې دوی ایمان راوړي بما په هغه کتاب انزل الیک چې نازلیږي تا ته، قرآن مقدس نازلیږي نو په دې باندې ایمان راوړي. وما انزل من قبلک او هغه چې نازل شوي دي ستا نه وړاندې، مخکې چې کوم نازل شوي کتابونه دي نو دا سل صحیفې الله دنیا ته رالیږلي دي، او درې چې کوم د غټ کتابونه دي نو په دې هم ایمان دی. وبالآخرت ادا پنځم صفت دی چې په آخرت باندې هم یوقنون. آخرت دا صفت دی. جمهور حضرات مسلمانان اهل سنت معنا کوي بالآخرت، بالیوم الاخره، بالساعة الاخره، آخري ساعت چې د قیامت ورځ ده نو په هغې باندې هم د دوی یقین وي. نو مراد نه ورځ د قیامت ده، ورځ د قیامت چې کوم دی حق ده او دا به راځي، په دې باندې یقین دی. دا پنځه صفتونه دي. دا خود اهل حق معنا و. قادیانان چې کوم د هغوی قرآن مقدسه کې تحریف کوي، هغوی معنا کوي بالآخرت، بالنبوة الآخرت. دا صفت دی نو موصوب به تر وباسي بالنبوة الآخره، رستنی پیغمبر باندې به ایمان ساتي. نو دوی په خیال باندې غلام احمد قادیانی دا د الله پیغمبر دی او په دې به ایمان ساتي.
بالنبوت الاخره دا ته صفت ذکر کوي. اهل سنت د مسلمانانو عقیده ده چې د محمد صلی الله علیه وسلم نه رستو په هر شکل باندې بل پیغمبر منل، که ورته حقیقي پیغمبر وای، که ورته ذلی پیغمبر وای، که ورته بروزی پیغمبر وای، چې په هر شکل وینو دا کفر دی، دا سړی کافر دی، او چې د چا د په کفر کې شک وي دام کافر دی. ځکه ختم نبوت دا د مسلمانانو ټوس عقیده ده، دا د خپل عقیده زده کړه. اوس راشو د دوی خبرې ته. نه موږ وایو چې اول خو ستاسو دې تعویل ته ضرورت نشته، بالآخره ورځ د آخرت مراد ده. دویم ټکی دا دی چې ته خو مخکې خپل نبوت ثابت کا، بیا به دلته د لزی کو ستا نبوت چې کم دی کم ځای نه ثابت دی. قرآن مقدسه خو دا ذکر کوي ولکن رسول الله وخاتم النبیین، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د انبیاء آخری پیغمبر دی. قرآن خدا ویری دی، بل پیغمبر پکې رسته د کم ځای نه راشي. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام د وړاندې نه دا تذکره کړې ده زمانه به رستو راځي 13 کسان زیات عمر غلی دي، دا به غونډ دروغجن وي او دا به هر یو د پیغمبریت دعوه کوي، دا به د پیغمبریت دعوه کوي، دا دروغجن دي. لا نبی بعدی زمانه رستو بل پیغمبر نشتی. نو لہذا موږ دا وایو چې د دې نبوت آخري معنا څنګه چې د قادیانیانو ده، دا د کفر معنا ده چې کوم دی. یو درې مطلب شیعگان ذکر کوي، هغه داسې وایي بالآخره و بالامام الاخره، رستنی امام په هغې باندې به یقین کوي، بالامام الاخره رستنی امام. عقایدو کې به تاسو مسله بیا هلته ووایي. د دوی چې کوم دی یو خودسخته عقیده ده غلطه. دوی وی چې زمونږ یو امام و هغه د خلکو نه خفه شو، بیا وتښتېد، یو غار کې پټ شوی دی او هغې ته سامره وی. دوی دا مولیان او مشران دا راجمع شي او ځان سره یو اس هغه بوزي او هغه ډېر ښه ښکلی چې کوم دی جوړ کړي سنبالي کړي او دغه غار مخې ته یې ودرئ. او د دوی دا مشران او دا مولیان هغه غار مخې ته ناست دي او جاړي او فریادونه کوي یا زموږ مشر صاحب ته راوځه که نه، ته راشه موږ خو ستا چې کوم د تا له مؤس راوستی دی، موږ به دې ډېر قدر کوو، ته ولې زموږ نه خفه شوی؟ نو دوی ورته غونډه ورځ جړه فریاد وکړي چې ماښام شي یاره چې سوال یې ونه منو ښه بیا به پسې راځو، نو بس ترې لاړ شي. نو دا د دوی دا خرافاتي عقیده ده. بعضې ټکي د دوی د عقیدې دا د کفر دي. یو ټکی دا دی چې دغه امام غایب د ځان سره قرآن وړی دی او 2 حصې قرآن د ځان سره وړی دی، دا پاتې شوی خو 3 حصه ده. نو قرآن دا د دوی په خیال مکمل نه دی. نو که دغه شانې څوک عقیده ساتي نو دا د کفر عقیده ده. بهر کیف د دوی داسې خیال دی چې زموږ یو امام غایب دی، دا د ځان نه جوړې شوي قیسې دي. علامه تفتزانی رحمه الله شرع قید کې په دې باندې رد کوي او فرمایي د دوی دا خیال چې دا امام زموږ ځکه غایب دی چې دې وخت کې ظلم دی، زیاتی دی، ظلمونه دي، نو ځکه هغه نه راوځي. چې کله دا خلک صالح شي نو بیا به هغه راوځي. امام تفتزانی فرمایي چې کوم دی عجیبه ده، امام ته خو په هغه وخت کې ضرورت وي چې د خلکو منځ کې ظلمونه وي، ژوند معاشره خرابه ده، نو اوس یو صالح مشر ته ضرورت دی چې د خلکو اصلاح راشي، او چې خلک په خپله صالح شي نو بیا زموږ په دغه مشر څه ضرورت دی، بیا په دې څه کوو؟ دا یو دروغ عقیده دی جوړه کړې ده. دوی په حقیقت کې دا د مهدي په مقابل کې دا عقیده جوړه کړې ده. مهدي متعلق د اهل سنت جدا عقیده ده چې یو صالح انسان به اخره زمانه کې راځي چې کله عیسی علیه السلام را کوزیږي نو بالآخرت په ورځ د آخرت باندې هم یوقنون، دوی یقین ساتي. اولئک دا کسان دا موصوف په دې اوصاف حسنه او خمسه سره دا 5 صفات ذکر شول. اوس د هغې دپاره نتیجه، نو نتیجه چې کوم دی 2 چې کوم دی الله نتیجه ذکر کوي، یو د دنیا او بل د آخرت. اولئک دغه موصوف په دې صفاتو سره علی هدن، دوی دی په هدایت باندې من ربهم طرفه د خپل رب نه، دنیا کې دا په صحیح لار روان دي. دغه 5 صفتونو والا د هغې تذکره وکړی شوله په اسم اشارې سره.
اولئک یو خو دغه پنځو ته اشاره ده، دویم په دې کې اختصارا اشاره ده چې دا پنځه موصوف په دغه صفاتو سره علی هدن هدایت سره دلته علی ذکر کیږي، علی د پاره د استعلاوي، دا استقرار او تمسک ته اشاره ده چې دا خلق په دې هدایت باندې بالکل انتهایی مضبوط دي. لکه څنګه چې یو سړی په اس باندې سور وي او د مضبوط ناس دی، واګې په لاس کې وي، نو چې کم خواته ته د اس بوزي، دا خلق چې د پنځو صفاتو والا مالکان دي نو دا بالکل په هدایت باندې کلک دي. اولئک علی هدن دوی په هدایت دی من ربهم طرفه د خپل ربنا. اولئک دا کسان، دویم د آخرت د دوی د پاره نتیجه دا ده، اولئک دا کسان هم المفلحون ام دوی کامیاب دي. په دې آیت باندې معتزله هم یو تمسک کړی دی. د معتزله عقیده دا ده چې کوم سړی ګناه کبیره وکړي او توبه ونه باسي د همیشه جهنمی دی. کوم سړی نه ګناه کبیره شوې ده او بیا توبه د اخلاص نه ده ویستي، د دایمي جهنمی دی په شان د کافر او د مشرک. دلته تمسک آیت باندې چې ګوره الله پاک دغه حضرات ذکر کړو، د هغې سره 5 صفتونه بیان کړه او بیا دا کلام ذکر کو په طریقې د حصر باندې. نو پته لګي کامیابی صرف په دغه خلکو کې را بنده ده چې مونځ دې ټیک وي، زکات دې ټیک وي، ایمان دې ټیک وي، بیا به کامیابی. او که بالفرض په مونځ کې دې څه کمی راووتو بیا کامیابی نشته، زکات کې دې کمی راووتو بیا کامیابی نشته، ایمانیاتو کې دې کمی راووتو بیا کامیابی نشته. نو کامیابی په دغه اوصافو کې چې دا اینو بیا را بنده ده، او چې دا اوصاف پکې نه نو بیا کامیابی نشته. نو چې نشته نو جهنمی نو. د دې نه 2 طریقو سره جواب کویش. یوه طریقه دا حصر دی، خو دا حصر حقیقي نه، حصر اضافي ووایا. نو دا حضرات چې موصوف په دې صفاتو 500 دي، دوی کامیاب دي په نسبت د دې نورو 2 ډلو سره چې مخکې ذکر کېږي، دغه 2 ډلې کامیاب نه دي. نو دا حصر اضافي دی، دا حضرات کامیاب دي، خو دا نورې 2 ډلې چې ورپسې را روانې ذکر کېږي نو هغه کامیاب نه دي. دا په نسبت د هغوی سره حصر دی، او دا نه چې کوم سړي په مونځ کې قصور دی او په بل څه کې قصور دی دا ګینې کامیاب نه دی، هغه هم کامیاب دی. او دویم مطلب داسې ویلی شي که دلته حصر چې کوم دی حقیقي ووایي نو بیا مراد د فلاح نه فلاح کامل ده. نو اولئک دا کسان هم المفلحون ام دوی کامیاب دي ففلاح کامل سره چې اولا جنتیان دي. په دې صفاتو باندې موصوف وي نو د اول به جنت ته ځي. بالفرض که په مونځ کې څه کمی شو، په بل عمل کې څه کمی شو، نو بیا به هم جنت ته ځي، خو اولا نشي تللی. هغه دپاره فلاح او کامیابي شتې، خو کامله نه ده، کامله دې حضراتو دپاره ده. تر دې پورې دا یو جماعت چې انعام د انعام والو، دویم جماعت چې کم د مغضوب د غضب والو، د هغې تذکره کېږي. ان الذين كفروا بشک هغه کسان چې د کفر اختیار کو سواء برابر د علیهم په دوی انذرتهم کته ویره دوی د الله د عذاب نه ام لم تنذرهم کته ونیره لا یؤمنون دوی ایمان نه راوړي. ان الذين كفروا کفر په لغت کې ویلی شي پټوالی ته، یو سیز چې کوم دی پټول دی ته کفر وایي. د دې وجې نه عربي لهجه کې شپې ته هم چې کوم دی کفاره وایي، ځکه دا شپه هم پټونکې ده. دارنګې د ونې چې کوم غلاف وي او په دې کې دننه میوه پټی دی، غلاف ته هم چې کوم دی کفاره ورته وایي. دا عربي مقوله ده، رأيت كافر ابن الكافر في كافر يكفر الكافر. رأيت كافر ابن الكافر، زمیدار د زمیدار زوی مې وکتو، د زمیدار ته کافر ویلی شي ځکه چې دی تخم پټوي. کفر معنی د پټول، نو زمیدار کاکا تخم پټوي. نو رأيت کافر ابن کافر، زمیدار د زمیدار زوی مې ولیدو. یکفر الکافر چې د پټو تخم فی کافرین پشپا کې د شپې لګې ویوې کول او غنمې چې کم دی کرل، نو کفر معنا ده پټول.
اصطلاح د شریعت کې کفر امام غزالی معنا کوي تکذیب النبی صلی الله علیه وسلم فيما علم مجؤه به. تکذیب النبی صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیہ السلام تکذیب هغه چې کم شریعت دراوړی دی هغه شریعت تکذیب کول دی ته کفر وي. خود امام غزالی په دې معنا کې لږ شانتي قصور دی. هغه دا چې کم سړی د پیغمبر علیہ السلام تکذیب وکړي خو ټیک شو کافر دی. خو که داسې یو سړی وي چې هغه د پیغمبر علیہ السلام تکذیب خو نه کوي خو ایمان هم پې نه راوړي نو دې ته به څه وایي؟ تکذیب خو نه کوي خو تصدیق یې هم نه کوي نو دې ته به څه وایي؟ نه د دې وجې نه هغه ته دا تعریف شامل نه دی. دویم تعریف چې کوم دی امام رازی رحمه الله او نورو حضراتو کړی دی نو هغې د کفر معنا کوي چې کافر چاته ویلی شي او کفر چاته وي عدم تصدیق النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیہ السلام نه منل. عدم تصدیق النبی صلی الله علیه وسلم فيما علم مجؤه به د پیغمبر علیہ السلام شریعت نه منل چې کوم دی دې ته ویلی شي کفر. لہذا اوس دو جماعت شول. یو هغه جماعت دی چې د پیغمبر علیہ السلام تصدیق کوي جو مؤمن او چې کوم سړی تصدیق نه کوي نو عامه ده چې تصدیق نه کوي نو که انکار کوي نو او که خاموش چپ پاتې کېږي نو دا دواړه کافر دي. یو د پیغمبر تصدیق دی چې د پیغمبر علیہ السلام شریعت تمام اومني دا ایمان دی. او دویم چې ته تصدیق نه کوي نو چې تصدیق نه کوي نو یا خو د تصدیق نه انکار کوي نو کافر او یا تو قادر یې چې تصدیق وکړي خو تصدیق نه کوي او خاموش چپ پاتې شوي نو کافر یې. لہذا تصدیق د پیغمبر په ایمان کې دا لازمي دی د هغه شریعت منل. نو عدم تصدیق النبی صلی الله علیه وسلم فيما علم مجؤه بیا دا چې کوم دی کفر دی. سواء علیهم برابر ده په دوی باندې. اشکال دا پیدا کېږي چې هر کله دوی باندې انذار او عدم انذار برابر دی نو بیا پیغمبر علیہ السلام دوی له دعوت سره ورکوي نو خو چوقلار دې ته نه کېږي که نه دې نه جواب اولا دا دی چې سواء الله فرمایي علیهم په دې کافرانو باندې برابر ده. د پیغمبر علیہ السلام او داعی دپاره خبره برابر نه ده. داعی ته خو الله پاک ثواب ورکوي پیغمبر ته خو ثواب ملاویږي خو د خلکو دپاره برابر ده. لہذا کستا خبره څوک مني او که نه مني ته به د الله د دین خدمت کې خلکو ته به دین رسوي. اوس که موږ د دین د خلکو ته داسې پرېږدو خو جو هر څه به شړ شي نو مجبوراً به چې کوم دی جومات هم آبادوي مدرسه به هم آبادوي درس به هم شروع کې. زموږ د اکابرو طریقه هم داسې ده. حضرت شیخ سرفراز خان صاحب وی چې د الله د کتاب به خدمت کوئ یو کس تاسو ته ولې نه کیني خو د قرآن ترجمه به کې یو کس ولې نه کیني نور نه کیني جو نه دي کیني خو ستا ذمه د الله دین بیانول دي ته به بیانوي تا ته خو الله اجر درکوي ذمه دې فارغېږي. نو الله فرمایي سواء علیهم په دوی باندې خبره برابر ده په تا برابر نه ده تا ته خو ثواب میلاویږي. دویمه دا ده چې یو ستا ذمواري ده دویم د دې خلکو ذمواري ده چې ته دعوت ورکې خلکو ته دین بیان کې ستا ذمه فارغه شوله. اخوا د خلکو ذمواري که مني جو ټیک ده که نه مني هغه په خپله مجرمان خو ستا ذمواري هغه دین رسول دي نو سواء علیهم نو ځکه به دعوت دوی ته بیانوي ورکوي به قلارېږي به نه همت به نه بیلې. شاه اسماعیل شهید رحمه الله واقع ذکر کوله. یو ځل چې کوم دی د شاهي مسجد کې بیان و نو چې بیان یې وکړو بیان نه فارغ شو سره روان شو پیزارځای ته راورسېدو نو یو بوډا سړی مخې له رالی نو چې بوډا سړی رالی اله بیان بس شو وی ما خو دونه مزل وکړو د پلاني ځای نه مې دونه مزل وکړو دلته رالم چې زه د شاه صاحب بیان واورم هغه زمانه ختم شو. اوس شاه صاحب ولاړ دی وی ښه ته دونه مزه راشه هغه پوړو کې ورته کېناست وی ما دا خبرې کړي دي ښه د اول نه شروع شو اخره پورې ټول تقریر ورته ووی دا خبرې مې کړي دي. وجه دا ده چې ستا خو د الله دین رسول مقصد دی چې د الله بندګانو ته ورسیږي نو که یو کس دی نو بیانوه که دوه کسان دي نو بیانوه همت به نه بیلې. سواء علیهم انذرتهم کته ویرې دوی د الله د عذاب نه ام لم تنذرهم کته دوی اونیرې لا یؤمنون دوی ایمان نه راوړي.
په دې باندې اشکال دا دی چې دا صورت خو د هجرت نه بعد متصل نازل شوی دی او بیا پکې چې کوم د بلا کافران وروسته هغه اسلام ته راغلي دي مکه تقریبا غونډه اسلام ته راغلي او دلته خو الله فرمایي دوی ایمان نه راوړي د دې نه دوه محمله ذکر کوي بعضې محمل دا ذکر کوي چې دلته مراد هغه کسان دي چې کوم مصرین علی الکفر دي نو کته دی ویره او کته ونیره کم چې مصرین علی الکفر دي چې په دې کفر باندې دوام اختیار کړي دي همیشواله اختیار کړي دا خلک ایمان نه راوړي او دویم جماعت غیر مصرین دي دویم جماعت غیر مصرین دي چې هغه په کفر باندې اصرار او همیشواله نه کوي نو به دوی ایمان تر خپل چې کنده ابو جهل زوی دی نور حضرات دوی ایمان تر او دویم کدا تعمیم سره واغستې شي چې دا تمام د مکی والا لا یؤمنون دی ایمان نه وروړي مصر او غیر مصر دواړو ته شامل شي نو بیا غیر مصرین دا تنه مستثنا دي په نور آیاتونو سره ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم دلته دوه تحقیق دي یو تحقیق لفظی او دویم تحقیق معنوي تحقیق لفظی هغه دا ویلی شي چې ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم درې ټکي ذکر دی او د هر یو سره علا مستقل ذکر کیږي عربی کې دا طریقې چې یو ځل علا ذکر کې دا بل د غیر عطف کا دا غیر لاندې راځي نو ختم الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم او د ار یو سره علا ذکر شو ولی جواب ته نه داده دا اشاره وی استقلال تا چې الله جل جلاله د دوی دا درې ونه اندامونه مستقلا بن کړي دي کچره دا علا سره مکرر نه بیا او یوازې د مخکینی علا د لاندې به نبی به ختم علی قلوبهم دا حقیقتا او علی ابصارهم او سمعهم دا با تبعا او ضمنا نو دا د هر یو چې کم دی مستقلا اشاره شول نو ځکه درې وانو سره علا ذکر شو دویم لفظي تحقیق داده قلوب د قلب جمع ده اړه ته وي ابصار د بصر جمع ده سترګو ته وي دا دوه ټکي ذکر شول په جمع سره او سمع دا ذکر شو مفرد نو اشکال دا دی چې یا درې وانه ټکي په کارو په صيغه د مفرد سره یا درې وانه ټکي په کارو په صيغه د جمع سره او دلته دو ذکر شول په طریقې د جمع سره یو ذکر کیږي په طریقې د مفرد نو جواب ته نه کوي شي اولا چې دا دو په جمع ذکر شوی دی او سمع چې مفرد ذکر شوی دی نو دا مصدری ټکی دی او طریقه دی چې مصدر کې افراد تثنیت جمعیت برابر وي لہذا دا که مفردم ذکر شو په د کې افراد او جمعیت یو شانتی وي نو علی سمعهم دا مفرد ذکر شو ځکه مصدر دی دویم جواب دا کوي شي چې دلته حذف د مضاف دی ختم الله على قلوبهم وعلى مواضع سمعهم نو مضاف بو تروبه سي مواضع اوس دام جمع شول دریم چې کوم دی جواب دا کوي شي چې د زړه ادراک دا چې کوم دی دا هر طرف نوي د سمع ادراک دا د هر طرف نوي بصر ادراک دا د یو طرف نه دا د وجنه یو بل اشکال به په عمده پکې چې د دې دوه سره ذکر شول ختم او د دې دریم سره ذکر کیږي غشاوه ختم الله علی قلوب قلب سره ذکر کیږي ختم سمع سره ذکر کیږي ختم او د بصر سره ذکر کیږي غشاوه وجه دا ده چې دړه ادراک دا د هر طرف نه یو سړی دلته ناست دی نو که ته مخامخ خبره کوې نو هم پوهېږي که د وروستو طرف نه خبره کوې او که د هر طرف نه که د بر او که د لاندې نه خبره کوې هغه پوهېږي همدارنګې اورېدل دي د هر طرف نه په ده کې ادراک وي په خلاف د لیدلو نالیدل صرف مخامخ وي معجزتا لیدل هغه جدا دي لکه د پیغمبر علیه السلام شان کې ده چې مخکې لیدل کول وروسته هم لیدل کول دا د نبی علیہ السلام معجزه وا خو عام انسانان داسې نه هغه صرف مخامخ لیدل کوي نو ځکه د دې دوه سره ختم ذکر شو چې د هر طرف نه د هغه ادراک بنشي
او بصور سره صرف یو سی ذکر شو چې غشاوه د مخامخ ادراک سره بنشي دو تحقیقی لفظی. دویم تحقیق معنوي دی چې دلته ذکر د خاتمه راغلی دی. قرآن مقدسه کې مختلف ټکي ذکر شوي دي. کله ذکر کېږي کلا بل رانا لونه زنګ شوي دي، کله ذکر کېږي خاتمه، کله ذکر کېږي طبعه په دې باندې مهر لګولی شوی دی. د دې ټولو الفاظو مقصد او معال هغه یو وي چې اولا انسان کله خطا کوي نو په دې زړه باندې خیرې شروع شي، دې خیرې ته زنګ ویلی شي. انسان خطا وکړي نو په دې اړه باندې او تور ټکی ولګېږي، بیا یې خطا وکړه بل ټکی ولګېد، دا هغه زنګ شروع شي. که بالفرض د توبه ویسته نو دغه سیز نه واپس صفا شي، اړه صفا شي. کله چې اړه صفایي نو د الله پیژني، د الله د دین چې کوم دی انعکاس پکې ښایسته راځي. او چې دغه شانې دی خطا کوي توبه نه وباسي نو داسې ټکی پې تور لګي 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 د اړه زنګ ته روان دی، زنګ کېږي دا غونډ اړه زنګ شو. اوس چې هر کله د اړه داسې خیرن شو زنګ یې ونیو، د دې نه بیا هم دی لګی دی ګناه کوي، نو بیا تبع الله ختم الله بیا په دې باندې الله مهر د جباریت ولګوي، د قهاریت ولګوي. چې هر کله پې دا مهر ولګېد اوس دغه انسان نیکو ته راتلل او نیکۍ ته مخ کېدل مشکل شي، دا غړه بند شو. اوس د چې کوم دی نیکو ته راتلل د هغه مشکل شول. ورنه هر انسان د عقل په لحاظ دی پوهېږي چې دا ښه لار ده او دا غلطه لار ده، خو هغه د ګناه د وجې نه داسې حد ته ورسېد چې اوس د نیکۍ نه بند شو. نو اشکال دا پیدا شو چې هر کله الله پاک په دې باندې مهر ولګو نو دا خو داسې شو چې یو انسان چې کوم دی تا لاسونه خپې وله وتړل او هلته ورته مزیدار خوراک کېدی او بیا ورته وایي چې کوم دی دی نه خوري، نو ښه خوراک دی ورته ایښی دی ته وایې دی نه خوري، نو څنګه یې وخوري؟ تا خو تړلی دی، ته یې پرېږده چې هغې خوري که نه خوري. نو چې الله پاک د هر څه اندامونه وله بند کړه او بیا الله فرمایي دوی ایمان نه راوړي، نو ایمان څنګه راوړي؟ دا خو الله ته بند کړي دي. نو جواب دا دی چې دا الله پاک اولا اثر نو د اندامونه نه دي بند کړي. سورت حامیم سجده هلته به د دې تفصیل راشي او دې ته ورته آیاتونو کې به هم د هغې وضاحت وي. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، الله انسان پیدا کو لارې ورته بیان کړه. دا انسان دیده دانسته په غلطه لار روان شو، په دې غلطه لار روان دی اوړې خرابېږي، په غلطه لار روان دی اوړې خرابېږي. د خو ته روانې الله خو ستا اړه بند کړی نه دی، او چې داسې مخکې روانې اوړې خرابېږي نو نولیه ما تولا، چې کم طرف ته دی روان دی الله وي دغه لار ته کولوم زه. یو سړی دین ته را روان دی، قرآن ته را روان دی، دا لارو ته کولوم. یو سړی ګناه ته روان دی، هغه لارو ته کولوم. نو چې داسې روانې په خپل طبیعت باندې د حق نه بل خوا روان شوې، په غلطه لار روان یې، دا ستا خپل اختیار و. هغه اختیاري مزل ته دې حد ته ورسولې چې ستا اړه بند شو، نو سبب ته په خپله الله په تا باندې قهر او جبر نه دی کړی. نو ختم الله علی قلوبهم وعلى ابصارهم، او د دوی په سترګو باندې غشاوة پردي دي، ولهم دوی دپاره عذاب عظیم، عذاب دی لوی. عام جمهور حضرات دا معنا کوي. ابن عربي یو عالم تیر شوی دی، هغه د خپل ذوق یو جدا معنا کوي. هغه وی دا مخکینی چې څنګه آیاتونه د مؤمنانو په شان کې نو دام د مؤمنانو په شان کې دي، هغه داسې معنا کوي. ان الذين كفروا، بشک هغه کسان هغه مؤمنان کفرو چې دوی پټ کړی دی ایمان یې پټ ساتلی دی، ښکاره ایمان به ځان سره پټ ساتلی دی. سواء علیهم، برابر ده په دوی باندې انذرتهم، کته ویرې دوی، ام لم تنذرهم، او کته نه یې لا یؤمنون، معنا لا یؤمنون بدعوتک، ستا په دعوت باندې دوی ایمان نه راوړي، هغه د پخوانه مؤمنان دي، د مخکې نه ایمان راوړی دی، ایمان یې پټ ساتلی دی، ستا په دعوت ایمان نه دی. ختم الله علی قلوبهم، مهر لګولی الله پاک دی پړونو باندې، دا مهر د ایمان دی. دا ایمان چې کوم دی پړه کې داسې مضبوط دی چې دا پې مهر لګولی شوی دی، هغه متزلزل نه دی. نو دا ختم او مهر د ایمان دی. ختم الله، مهر لګولی الله پاک علی قلوبهم، د دوی پړونو باندې،
نو داړی چې کنده په ایمان منور دی وعلى سمعهم او د دوی په غوږونو باندې وعلى ابصارهم او په دې پسترګو باندې غشاوتن پردی دی د غیر نه د سره بل ته ګوریم نه ولهم دوی د پر عذاب خواږ دی عظیم ډیر لوی عذاب د عذاب نه راوته دی عذاب خوګوالی ته ویلی شي ولهم دوی د پر عذاب ډیر خواږ دی جنت دی حوری دی دا خواږ دی ولا عظیم لوی لوی خواږ دی دا چې کوم دی فتوحات مکیه د ابن عربی چې کوم دی تفسیر دی خدا صاحب پر خپل تفسیر کې شاذ دی دریم جماعت ذکر کیږي او په دغه لږ وضاحت ذکر کیږي ځکه دا د منافقینو بحث دی منافق هغه سړی وي چې د په ظاهر خو کلمه وي لیکن لکه کفر دی اوس دلته موږ څه خبرې و دا معلومول لګران وي نو کم چې بالکل ظاهری کافر په دوه آیاتونو کې دا غي بیان وشو او چونکې دا کفر پټ دی نو ځکه الله لږ وضاحت کوي ومن الناس او بعض د انسانانو نه من هغه دی یقول چې دوی وی آمنا بالله من ایمان دا وړه په الله باندې او بالیوم الاخر او ورځ د اخرت ومن الناس من یقول من تاسو وی دا په لفظ کې مفرد وی او معنا کې جمع وی نو د دې وجنه بستا اعتراض د پش یقول کی ضمیر د مفرد راځي د ځکه چې من په لفظ کې مفرد دی نو او رستو وما هم کی ضمیر د جمع راځي دی ځکه معنا کې جمع ده نو ته اعتراض نشي کولای چې دا من مفرد ده کدا جمع ده که مفرد وي یقول ضمیر ټیک ده خو د هم ضمیر غلط ده او کدا جمع وي نو د هم ضمیر ټیک ده خو یقول ضمیر غلط ده نو ته لفظ کې مفرد نو یقول کې مفرد ضمیر راځي شو معنا کې جمع نو ما هم کې جمع ضمیر دا انسانان وی مونږ ایمان راوړی په الله باندې او په ورځ د آخرت باندې ابتدا د ایمان شروع کیږي د الله نه او انتها د ایمان په ورځ د آخرت وي نو اول او آخر ذکر کړو چې ګویا زمونږ د ایمان داسې دی کنه چې دا جامع دی اول نه والا تر اخره پورې الله دا الله انبیا کتابونه فرشته قدر تقدیر دا ټول آن آخرت هم منو دا خود دوی خیالو الله جواب کوي وما هم بمؤمنین حال دا دی چې دوی نه دي مؤمنان دوی مؤمنان نه دي په دوی کې ایمان نشته الله جواب وکړو خو د دوی کلام چې ذکر کېدو هغه په جملې فعلیه سره ذکر کېدو من یقول آمنا او جواب ذکر کېږي په اسمیه سره چې وما هم مناسب جواب بدو چې دا جواب هم په فعلیه سره وي وما یؤمنون داسې ویلی شي وي منافقین خو آمنا نو جواب څه پکار وما یؤمنون خو الله پاک وما یؤمنون نه وی بلکې جمله اسمیه ذکر کوي وما هم بمؤمنین د تاسو وی اسمیت کې دوام ته اشاره الله فرمایي ستاسو دا ذات د ایمان نه دی ښه نه تاسو کې اوس ایمان شته نه در پکې پخو نه در پکې بیا شته ستاسو دا ذات چې کوم دی دا د ایمان نه دی وما هم بمؤمنین اوس دوی په خلی باندې د ایمان خبره ولی کوي یخادعون الله دوی دوکه ورکی الله لره والذین وهغه کسانو لره آمنو چې مؤمنان دي ظاهری د ایمان اظهار کوي چې الله لو مؤمنان له دوکه ورکو اشکال دا پیدا کیږي چې الله لره هڅوک دوکه نشي ورکوله ځکه خدع خو دې ته وي چې ته یو ظاهر یو سیس کې او باطن د بل شانی وي او الله خو ظاهر او باطن په دوه خبر دی دغه نه خو ته پټوي نشي نو څنګه به دوکه ورکی نو کشاف چې کوم د یو جواب کړی دی فرمایي سنیهم کسنی المخادع سنیهم کسنی المخادع د دوی دا طریقه د دوکباز ده چې تو ظاهر یو خبره کې او باطن کې دی بل ده نو دا خو طریقه د دوکې ده اگر چې تو د الله سره دوکه نشي کولی الله خو ستا په ظاهر او باطن خبر دی حسنیهم کسنی المخادع دا لار او طریقه د شروع کړی د دوکباز ده او دویم جواب عام حضرات کوي په حذف د مضاف سره یخادعون الله من یخادعون رسول الله یخادعون نبی الله دوی د الله د پیغمبر سره دوکه کوي او پیغمبر علیہ السلام خو انسان دی هغه ته ظاهر یو شان ښکارا کې باطن دی بل شان دی انسان دی نو لیکن دلته مضاف ته نه حذف شو او د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره دا دوکي عمل الله داسې غني چې دا زما سره دوکه ده وجه دا ده چې دا د الله استاد دی او څوک چې د چا استاد وي هغه سره
معامله داسې وي د مرسل معامله وي. د ملک چې کوم د سفیران وي، مثال د پاکستان سفیر وي بهر ملک کې، هغه یو انسان دی، خو که بالفرض هغه ته څوک سپک وګوري، دا په حقیقت کې تمام پاکستان ته سپک کتل دي. د هغه توهین د تمام ملک توهین دی، نو هغه ته څوک بد نشي کتلی، ځکه اخوا چا را لېږلی دی. نو د قرنګې دا پیغمبر الله را لېږلی وي، د ده سره دوکه داسې ده ګویا ته د الله سره دوکه کوې. نو ځکه تېنه منځ کې مضاف لرې کړی شو. یخادعون نبی الله یخادعون رسول الله، دی دوکه کوي د الله د پیغمبر سره، والذین آمنوا د مؤمنانو سره، وما یخدعون او دوی دوکه نشي کوي الا انفسهم مگر د خپلو ځانونو سره دوکه کوي. ځکه چې تا ظاهري کلمه ووې، باطن کې د ایمان نشته، نو ځان دې دوکه کو، دغه د خولي ایمان خو تعالی پیدا نه درکوي، دا خو ته جهنم ته روانې، ځان دوکه کې. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، او دوی نه پوهېږي. یو چې کوم دی علم وي او یو شعور وي. شعور د دې تعلق د حواسو سره وي، دې ته علم احساسي هم وي. په سترګو باندې یو څیز اینې، په غوږونو یوه خبره اورې، لاسونه د هغه څیز سره میلاویږي، نه دې ته شعور وي، دې ته علم احساسي وي. دا د انسانانو سره هم شته او دا د ځناورو حیواناتو سره هم وي. یو چې کوم دی څاروی دی او مخکې تو هلته سپی ورته ودرې، نو دا ګډ هغه سپي خواته نه ورځي، ترې یارېږي. مخکې اور بل که نو دی هلته نه ورځي، په سترګو ورته ګوري چې دا څیز خطرناک دی، خو اخوا بیا نور علم نشته، په دې نه پوهېږي چې ورشم نو څه به کېږي. انسان سره د شعور سره سره انسان سره علم هم دی، په دې پوهېږي چې مخکې اور دی، خو که ورلم دا مې وجني، دا هغه علمي مرتبه ده. الله فرمایي دا منافقان دومره بېوقوفه دي چې د څاروو په مقدار هم په دې کې پویه نشتي. وما یشعرون فی قلوبهم، د دوی پړونو کې مرض، مرض دی، دا د منافقت مرض دی، دا د شک او د کذب مرض دی. فزادهم الله، پس زید بکی الله پاک مرض، دا مرض د دوی، ځکه دوی د قرآن سره د پیغمبر سره دشمنی ده. څونه قرآن نازلیږي دوی ورسره دشمنی سیوا کیږي، د پیغمبر تقویت وي نو دونه دوی دشمنی سیوا کیږي، نو دا مرض یې سیوا کیږي. ولهم دوی د پر عذاب علیم، عذاب دردناک دی. علیم فاعل وزن دی، معنا د فاعل سره ام ویلی شي او معنا د مفعول سره ام ویلی شي. دوی د پر عذاب دی، علیم معنا مولمون دړ ورکوونکی، عذاب عذاب دی، علیم معنا مؤلمون داسې عذاب چې دا عذاب په خپله دړمن شوی دی. نو چې دا عذاب د سخوالي نه په خپله دړمن دی، نو چې چاته رسیږي هغه به څومره دړمن کړي. بما کانوا یکذبون، په سبب د هغه چې دوی دروغ وی، دروغ یې دا وی چې آمنا او په حقیقت کې آمنا نه و. واذا قیل لهم، کله چې وویلې شي دوی ته لا تفسدوا، تاسو فساد مه کوئ، فی الارض، په ځمکه کې. فساد د ځمکې د الله د احکامو نه بل خوا تلل، د الله په احکامو عمل نه کول، دا فساد وي. دوی ته وویلې شي تاسو فساد مه کوئ، نو قالو دوی وی انما نحن، بشک مونږه مصلحون، اصلاح کوونکي یو. ورته ویلی شي تاسو فساد مه کوئ، نو دوی کلمه د انما ذکر کوي. تلخیص کې تاسو وی د حصر دپاره څلور کلمات وي، یو په دې کې کلمه د انما ده. انما کې حصر چې راځي نو هر دوه څیزونه چې وي دا مخکینی په دې دویم کې دا بندوي. لکه دلته یو کلمه د نحنو ده او بله کلمه د مصلحون ده. انما کار دی چې دا نحنو راولي او په دې مصلحون کې رابند کړي. نو قالو دوی وی انما بشک نحنو منګه مصلحون، منګ رابند یو په اصلاح کې، من خو صرف اصلاح کې رابند یو، د اصلاح نه متجاوز فساد ته نه یو، من کې خو فساد نشته. نه په حصر سره دوی دا اصلاح کې ځان بند کړو. نو الله پاک چې کوم دی د دوی ردم کوي تاکیدن، الا خبردار، انهم دوی هم المفسدون، دوی فساد کوونکي دي، ولکن لا یشعرون، لیکن دوی نه پوهیږي. نو یو تاکید سره ذکر کیږي الا تنبیهی، دویم تاکید ذکر کیږي ان حرف مشبہ، دریم تاکید ذکر کیږي اسمیت چې انهم او المفسدون، څلورم تاکید ذکر کیږي ضمیر فصل هم،
او پنځم تاکید ذکر کیږي تعریب د خبر المفسدون. په دې پنځو تاکیداتو سره الله د دوی کلام رد کوي چې تاسو وایي موږ د اصلاح والا یو، اصلاح والا نه دي. الا خبردار انهم دوی هم المفسدون ام دوی فساد کوونکي دي، ولکن لا یشعرون لیکن دوی نه پوهیږي. واذا قیل لهم کله چې ویلې شي دوی ته آمنو تاسو ایمان راوړئ کما آمن الناس لکه څنګه چې ایمان راوړی دی نورو انسانانو. مراد د انسانانو نه په دغه موقع چې پیغمبر علیه السلام باندې ایمان راوړی دا څوک صحابه وو. الله دوی ته صحابه ورخی تاسو د دې صحابو په شان ته ایمان راوړئ. د دې ټکي نه د اهل حق او زمون عقیده ده چې صحابه معیار حق دي، یعنی داسې وایو چې صحابه حضرات معصوم نه، انبیا معصوم وي، البته صحابه محفوظ وي. معنا یا خو خطا کوي نه او چې تېنه وشي نو سمدستي توبه وباسي، او هر کله چې توبه وباسي نو دا محفوظ دي. نو ځکه چې کوم دی دا الله دنیا دپاره ماډل او نمونه ګرځوي. تاسو ایمان راوړئ څنګه ایمان؟ کما آمنه لکه څنګه چې ایمان دی خلکو راوړی دی. مختصر چې کوم دی بعضې مسایل ذکر کوو که نه په 2-3 ټکو به اکتفا کوو. یو دې آیت ته وګوره، الله دې خلکو منافقانو ته وایي څنګه ایمان راوړه؟ دې صحابو په شان ته پته لګي چې دا صحابه د الله په نیز باندې د دوی ایمان دا صحیح ایمانو، نو د دې نورو دپاره مقدار ګرځي داسې ایمان راوړه. نو معیار حق هم دې ته وایي. دویم د دې پارې اخیره کې به راځي الله فرمایي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم. که دې خلکو ایمان راوړو هلته مثل ټکی زائد دی، نو فإن آمنوا بما آمنتم څنګه چې ستاسو ایمان دی هغه شانې دوی ایمان راوړو. بس دغه هدایت دی. څنګه چې ستاسو ایمان دی هغه شانتې ایمان دی خلکو راوړو نو دا هدایت دی. پته لګي د صحابو ایمان دا هدایتو دا معیارو. 2 حدیثو باندې اکتفا کوو. موطا کې روایت دی ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه یو کس تپوس کوي ورته وایي دا جنازه څنګه وکم؟ طریقه د جنازې راته وښایه. نو ابو هریره صاحب ورته وی چې مړی موږ د کور نه والو موږ پسې ور روان شو. مړی د کور نه والو زه پسې روان شم. اوس څنګه وایي زه پسې روان شم. بیا چې کله مړی هلته کیدو نو ودرېږم تکبیر وویم الله اکبر، بیا ورپسې ثنا وویم، بیا تکبیر وکم، بیا درود وویم، بیا تکبیر وکم، بیا دعا وویم، بیا تکبیر وکم. یو مسله خو جنازه تا ته معلومه شوله. دا روایت د موطا دی او روایت د ابو هریره صاحب دی. په دې هر سړی پوهېږي چې ابو هریره صاحب د پیغمبر علیه صلات وسلام لوی عالم صحابي دی. او موطا چې کوم دی دا په کتابونو کې معتبر کتابونه دا د بخاري او د مسلم نه مخکینی کتابونه دي. بخاري خو وروستنی دی. موطا مالک کې دا حدیث دی. محمد صاحب هم نقل کړی دی. نو جنازې طریقه درښیي. لہذا تکبیر وکم بیا ثنا وویمه. نه موږ چې تکبیر وکړو سبحانک اللهم ویو، بیا تکبیر وکم درود ویمه، بیا تکبیر وکم دعا. نو په دې کې خو الحمد نشته. نو جهر پکې د کم ځای نه راغلی. یو خو طریقه د جنازې وښوله. دویم چې کوم دی هغه سایل تپوس کوي ورته وایي جنازه څنګه وکمه؟ او ابو هریره صاحب ورته وایي زه داسې وکمه چې د جنازې پسې روان شم تکبیر وکم او ثنا زه داسې کوم. هغه ورته نه وایي چې ته څه حساب کړی چې ته پکې لا زه داسې کوم. دی خو خپله طریقه ورته ورښیي. خو هغه صاحب یې مني چې او دا صحابي چې څه وایي همدغه حق دی. صحابي خپل حیثیت وي زه داسې کوم. هغې مني چې او دا ته چې څه کې دا حق دی ځکه دا د صحابي عمل دی معیار حق دی ته وایي. سنن ابو داود کې چې کوم دی روایت دی. دویم عبدالله ابن عمر صاحب یو ملګری و د هغه سره تعلقات. نو چا ورته وویل چې هغه ستا هغه ملګری د تقدیر نه انکار کوي. عبدالله صاحب ورته وایي چې کوم دی ګوره آینده زما سره بیا تعلقات د خط و کتابت او رابطه ونه کې. او ورته ووایه چې عبدالله ستا نه بری دی، عبدالله ستا نه جدا دی، بیزاره دی. اوس هغه سړی خو یو مسلمان ځان ته وایي. هغه ورته داسې نه وایي چې عبدالله خو ته یو سړی جوته بیزاره ته پکې نه، داسې ورته نه وایي.
بلکې چې هغه خبر شو چې عبدالله وی زستانه جدا یم ستانه بیزار یم نو هغه ته پته لګي چې عبدالله صحابي دی او چې دا بیزاره شو زمانه زما لردانه د حق د دقه صحابه سره دی نو ورته وی زستانه ګوره جدا یم بیزار یم دا زما لار نه ده معیار حق دی ته ما پسې راځه نو دقه لار ده دریم دلیل غواړي حضرت علی صاحب خیبر موقع باندې نبی کریم علیه السلام جنډه ورکړه او ته وی د دې قلا والا سره وجنګېږه نو علي صاحب ورته سوي د الله پیغمبر وجنګېږ بیکونو مثلنا چې دا خلک زمونږ په شانته شي ماډل دقی زمونږ په شانته شي لہذا موږ صحابه حضرات معیار حق ګڼو صحابو چې څه کړي دي حق کار کړی دی او د هغې چې کوم دی اقتدا لازمي ده نو الله فرمایي که دوی ایمان راوړو کما آمن الناس څنګه چې ایمان راوړی دی انسانانو صحابو نو داسې ایمان راوړي نو قالو دوی وایي انؤمنو آیا موږ ایمان راوړو کما آمن السفهاء څنګه چې ایمان راوړی دی بې وقوفو د دوی په خیال باندې هغوی ته بې وقوفه ځکه وی چې دوی ایمان راوړو د رشتهدارو سره تعلق کټ شو د مال جایداد نه کټ شول نو دوی ته بې وقوفه وی الله پاک جواب کوي په کلکې طریقې سره الا خبردار انهم دوی هم السفهاء دوی بې وقوف دي ولکن لا یعلمون لیکن دوی نه پوهیږي هلته وړاندې ذکر شو لا یشعرون او دلته ذکر شو لا یعلمون وجه دا ده چې هلته مسله ده دنیا د اورانی او د فساد مسله وه او د دنیا اورانی فساد داسې وي چې هغه په سترګو ښکاري په غوږونو چې کوم دی اورېدی شي نو د دنیا فساد داسې دی چې دا په حواسو معلومیږي نو ځکه هلته نفې وشو چې ستاسو د دوی کمزورتیا دونه مقدار ده چې هغه حواس هم نشته لا یشعرون او دلته مسله د ظاهري فساد نه دلته مسله د ایمانیاتو ده ایمان باطینی سیز دی نو ځکه دا په حواسو نه معلومیږي نو ذکر کیږي ولکن لا یعلمون واذا لقوا الذین آمنوا کله چې دا منافقان مخامخ شي د هغه کسانو سره چې مؤمنان دي نو قالو دوی وی آمنا موږ ایمان راوړی کله چې دوی د مؤمنانو سره مخامخ شي نو د ایمان اظهار کوي واذا خلو او کله چې دوی پناه شي خلا بعضهم یوازې کېدل د بعضو سره اذا خلو کله چې دوی یوازې شي الی شیاطینهم د خپلو شیطانانو سره شیطانانو نه مراد د دوی مشران دي د دې مشرانو چې کوم د حیثیت په شان د شیطانو د هغه سره یوځای شي نو قالو دوی وی انا معکم بېشکه موږ ستاسو سره یو د دوی کلام د مؤمنانو سره هغه ذکر کوو په جملې فعلیې سره چې مؤمنانو سره مخامخ شي نو سوی آمنا او چې د خپلو شیطانانو سره مخامخ شي نو بیا کلام ذکر کوي په جملې اسمیې سره انا معکم وجه دا ده چې مؤمنانو سره کومه خبره ذکر کوله هغه دړنه خبره نه وه دړه خبره نه وه نو ځکه فعلیې سره ذکر کو چې موږ ایمان راوړو احداث د ایمان بیانوي او کم چې د خپلو منافقانو سره خبره کوي هغه دړه خبره ده نو ځکه اسمیې سره ذکر کوي انا معکم موږ ستاسو سره یو انما بېشکه نحنو موږ مستهزئون ټوقې کوونکي یو د دې مؤمنانو پورې مونږ چې هغوی ته وایو مونږ ایمان راوړی دا صرف هغوی پسې ټوقې کوو الله یستهزئ الله به ټوقې وکړي بهم د دوی پسې په دې باندې اشکال دا دی چې الله پاک خو چا پسې ټوقې نه کوي دا ټوقې څه خصیز دی نو الله پاک دوی پسې څنګه چې کوم دی ټوقې کوي نه دی نه څو مطلب او جوابه کوي شي لومبی چې کوم دی دا الله یستهزئ ذکر کېدل دیتا ذکر مشاکلتن وی وجزاء سیئت سیئتون دا دویمه سیئه چې ذکر کیږي دا مشاکلتن وی نو دارنګې دلته یستهزئ ذکر دی مشاکلتن مراتنه جزا ده دوی خو ټوقې کوي نو الله پاک یستهزئ جزا د ټوقو به ورکي بهم دوی لره د دوی د دې ټوقو د دوی د مسخرو بدله به الله ورکي او دویم ظاهر باندې حمل کې نو الله به دوی پسې ټوقې وکړي بیا دوه مطلب ذکر کوي شي یو مطلب دا دی چې قیامت کې دا انسانان دا پورته شي نو چونکې دا منافقان خو د مؤمنانو سره یو ځای اوسیږي الله به دې مؤمنانو ته رڼا ورکړي نو دا منافقان دوی به هم په دې رڼا کې رواني هغوی سره به هم رڼا وي نو ډېر خوشحاله دي چې کله تورتم شي او د رڼا ضرورت پیدا شو الله به د دې منافقانو نه رڼا واخلي
او د مؤمنانو سره به رڼا وي نو دوی تورتم کې ودرېدل دوی به وي زموږ دپاره رڼا نو الله د خوا نه به ورته ویلی شي لږ شانې واپس لاړ شي هلته رڼا میلاویږي لږ واپس لاړ شي نو دوی دا خیال دی چې ګینې لږ شانې واپس شو دغه ځای کې به وروسته میلاویږي او د الله د خوا نه چې ورته ویلی شي تاسو واپس لاړ شي مانه دنیا ته لاړ شه دا خو د ایمان رڼا ده دا خو دنیا نه راوړی شي نو دنیا ته خو اوس تلی نه شي دا رڼا اوس تا ته نه میلاویږي نو د دوی دا خیال دی چې لږ شانتې وروسته به میلاویږي نو چې لږ وروسته لاړ شي منځ کې د مؤمنانو او د دوی به دیوال ووالی شي دغه استهزا د دوی پسې چې دوی دا خیال دی ګینې لږ میلاویږي وروستو او هغه الله خو ته دنیا وایي نو بیا منځ کې دیوال شي نو دوی محروم شي د مؤمنانو نه البته چې د مؤمنانو سره کومه رڼا وي هغه رڼا باندې دا منافقان نشي تللی هلته به هر انسان په خپله رڼا کې ځي اوس چا سره به رڼا دومره زیاته وي چې 1000 واټ بلب یې لګولی دی او چا سره رڼا داسې ده چې 100 واټ یې لګولی دی او چا سره د نوک په دې سر کې د 0 بلب دی لږ رڼا کوي لږ بندېږي دونه پتلی شي خو چې د چا سره نشته هغوی سره نشته او چې دا نشته د دې رڼا والا سره نشي تللی هر انسان په خپله رڼا باندې به داسې ځي لکه دنیا کې چې څنګه د انسان نظر دی ستا نظر دومره تیز دی چې ته د دې ځای نه مردان اینې هغه بل دی په څنګ کې ولاړ دی هغه ړوند دی هغه چې کوم دی دا بار سړک هم نیني خو ستا په دې نظر باندې هغه لیدل نشي کولی همدغه رنګې د آخرت رڼا به هر سړی په خپل رڼا باندې مزل کوي او درې مطلب داسې ویلی شي چې کله دوی جهنم ته ورسولی شي د جهنم نه یوه دروازه ورته کولو شي د دوی دا خیال دی چې بس اوس به راوځو نو د هغه ځای نه راروان شي په دې اور کې دا لامبو وي چې کله د دروازې ته را قریب شي نو فرشته ولاړ او د جهنم کوتک ورسره یو پیرا کیږي بیا یې د جهنم منځ ته ورسوي بیا ورته دروازه کولو کې نو داسې به دی راځي او بیا به وایي رسوي بیا الله پاک یستهزئ بهم ټوقې به وکړي د دوی پسې ویمدهم دوی ته مهلت ورکوي فی طغیانهم د دوی په سرکشۍ کې یعمهون دوی به متردد وي په دې خپله سرکشۍ کې دوی په تردد کې دي صلی الله علیه وسلم زه 10 منټه او 10 تازه کوي 10 منټه لږه تفریح وکړئ بیا سبق وایي